بخیر رمضان، بخیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو قدرمندو مینوالو، زه تاسو ته هم پښتون رمضان ترانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا هرکلی وایم. مینوالو، قرآن پاک کې الله پاک فرماوي چې ان الله یحب التوابین و یحب المطهرین. مفهوم دا دی چې الله پاک د هغه خلکو سره کم چې توبهګار دي او کم چې صفایي پسند دي هغوی سره ډېره مینه لري. او بېشک صفایي چې کومه ده که نه هغه زمونږ د ایمان حصه ده. اوس صفایي څه ده؟ صفایي د جسم صفایي، د سترګو صفایي، د غوږونو صفایي، کلام کې صفایي، تجارت کې صفایي، د هغې نه علاوه د خپل کورونو صفایي، د کوڅو صفایي، د محلې صفایي، د ښارونو صفایي. دا ډېره زیاته ضروري ده. نن سبا یو عجیبه غوندې روټین جوړ دی چې مونږ به چېرته هم روان یو په ګاډي کې قسم واغشتل د خوراک دپاره او بس چې هغه مونږ وخوړو نو بس د هغې چې کوم هغه ویسټ وي، شاپنګ بیګز وي یا دغه وي، هغه بس داسې مونږ په سړک باندې لړکو او هغه ډېر مایوبه غوندې ښکاري. او بیا به اکثر تاسو کتلي هغه خلک کوم چې د سیند په غاړه اوسېږي یا په سمندر په غاړه اوسېږي، د کراچۍ چې کوم خلک دي یا زموږ د سر دریاب خواته یا چې کوم ځای کې دریاب دی، نو اکثر هغه خلک بیا په چوټۍ باندې خپل فیملی سره پکنیکینګ ته ځي. هلته چې کوم دی که نه هغوی ډېر زیات د صفایي خیال نه ساتي. هغه بیګز، هغه چې کوم ویسټ پروډکټس دي هغه هم دغسې وغورځوي. یا ایون داسې ما کتلي دي چې په رایډ اخلي په بوټ کې په کشتۍ کې هم هلته کې هم چې کوم دی نو دا سامان وغورځوي. او هغه چې کوم دی که نه د هغه د اوبو چې کوم مخلوق دی، میان دي، کبان دي، هغوی دپاره هم ډېره زیاته مهلکه ده او دا ډېر زیات کیسز شوي دي. په کراچۍ کې خصوص وپېرې دا ډالفن چې کوم میان دي غټ غټ، دوی اکثر چې را دی وګوري نو دوی هماغه تېر کړي نو د هغې په وجه د هغوی مرګ وشي. نو لږ د خپل ځان خیال وساتئ، دا خو زمونږ د ایمان هم حصه ده. او که تاسو خپل ځان صفا ساتئ، خپله محله صفا ساتئ او بیا خپل شخصیت کې یو صفایي راولي، دا ډېره ښه خبره. مینوالو، اشفاق احمد خان صاحب یو ډېر غټ، یو ډېر روحانه دانشور پاتې شوی دی، الله دې وبخي. هغوی په خپل کتاب کې لیکي چې یو ورځ زه ناست وم، ما سره زما ملګری یم او مونږ چای څښله، خو ګرمي ډېره وه او په اچانک ناڅاپه وریځې راغې، یخې یخې هواګانې وچلېدې او باران شو، موسم ډېر ښکلی شو. نو مونږ چای څښله او ما خپل دوست ته ویل چې وګوره که نه الله تعالی څومره مهربانه دی، هغه اکدم دا موسم څومره ښکلی کو. نو زما هغه ملګری وایي ما ته وایي چې اشفاق صاحب تا کتلي دي چې هغه وګوره دې باران کې چې کوم دی نو هغه یوه اونه راوغورځېده. نو اشفاق صاحب وایي چې ما د دې خبرې نه دا یو اخذ کو، یو دا تعلیم مې د واغستو چې په دنیا کې هر څه شته، ښه هم شته، بد هم شته، مثبت هم شته، منفي هم شته، خو دا په تاسو باندې منحصر دی چې تاسو خپل فوکس په کوم شیز کوئ، په پازیټیو سیز باندې یا په نیګیټیو سیز باندې، په مثبت سیز باندې یا په منفي سیز باندې. نو که تاسو خپل سوچ مثبت لرئ او په معاشره کې صرف هم هغه مثبتي وګورئ چې کوم ځای یو پازیټیویټي ده، نو ما په خیال چې د هغې اثر بس تاسو په شخصیت باندې هم کېږي. او که تاسو بس هر وخت منفي سوچ لرئ او منفي اپروچ کوئ، ستاسو وایبز منفي دي، نیګیټیو دي، نیګیټیو خبرې دي، نو د هغې یو نیګیټیو اثر بس تاسو په شخصیت باندې هم پرېوځي، کومه چې ښه خبره نه ده. نو بهرحال وینا مقصد دا دی چې خپل ځان کې یو پازیټیویټي راولئ، یو مثبت سوچ لرئ، یو همیشه د چې کوم روشن پهلو دی که نه د هغې طرف ته ګورئ. انګریزي کې ورته وایي چې اپټیمسټ، بی اپټیمسټ، ډونټ بی پیسیمسټ. اپټیمزم چې کوم دی که نه لایک ټو لک فارورډ ټورډ د برایټ اسپیکټ اف د فیوچر، ناٹ ټورډ د نیګیټیو اسپیکټ اف د فیوچر. نو ما په خیال چې ژوند به مو نور خوشي. ډېره مننه جي.
مینوالو خپل پروګرام شروع کوو او تاسو هم سوچ کوئ چې نن زمونږ چې کومه ده کو هوس زمونږ نیازبینه کو هوس مومنه خان چېرته ده نه چې مومنه خان چې کومه ده هغه په کچن کې دی کې ده او افراسیاب هم دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ زه ښه یم. مومنه ته څنګه؟ زه بالکل ټیک ټاک یم. څنګه تیریږي ستاسو ورځ؟ بس زه خو ښه یم. ته وایه ستړې خو نه یې پرون د ډېر زیات پخلی زه خو ډېره ستړې یم. ما نه څوک هم تپوس مه کوئ چې زه ستړې یم که نه. ما افراسیاب ته وویل چې نن نه پس چوټي نشته ستا. افراسیاب یو خبره ده مطلب ستا موجودګي خو مونږ چې کوم دی هغه کمې مو محسوس کوو خو دې ډېر ښه پخلی کړی پرون. ها ماشاءالله ما تعریف واورېدو هلکان چې تاسو ډېر ښکلی پخلی کړی و. ویری ګډ. جی نو نن مونږ سره په کچن کې څه دي؟ سر نن به زمونږ کچن کې پخیږي وایټ سوس چیزي پاستا. وائٹ سوس چیزی پاستا او دې لپاره مونږ به یوز کوو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. ہم منا رہے ہیں 62 سال کے اختتام پر کامیابی کا جشن. جی او دې کې بس څه انګریډینټس مونږ یوز کوو؟ دې لپاره درې پروسس دي د دې. یو خو به کم چکن وي پروټین د هغې میرینیشن مونږ وکړو او دې نه پس په پاستا بویل کوو. میرینیشن کې تاسو څه اډ کړل؟ میرینیشن کې مونږ مسټرډ پیسټ ایډ کو، چلی ساس مونږ ایډ کو، سالٹ پیپر اور پیپریکا پاؤډر مونږ دې کې ایډ کو. اوکے. او پاستا به بویل کوئ هغه نه؟ جی دې نه پس په پاستا بویل کوو او لاست کم چې کم سټپ دی هغه به وایټ ساس جوړو بیا به دا اسمبل کوو او بیا به ډش آؤټ. او دا چې تاسو سیټ اپ ګورئ کچن دا ښکلی شانتې مینیجیبل سیټ اپ چې لګېدل دی دا شیزي کچن اینډ انټیریر طرف نه دی. جی نو دې سره به بیا مونږ یو بریک به واخلو او د بریک نه پس چې راځو نو بیا زمونږ چې کوم نور سیګمنټس دي هغه به مونږ تاسو سره شیر کوو. نو مینوالو دلته اخلو یو وړوکی شان بریک. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. جی ویلکم بیک مینوالو. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې. او د دې نه وړاندې چې مونږ تاسو سره د خپل سیګمنټ ډسکشن وکړو نو لږ ما په خیال د کچن حال به والو چې کچن کې څه پوزیشن دی. جی افراسیاب خان. جی سر زمونږ اولنې ډش چې کوم دی وایټ سوس کریمی پاستا. د دې پاستا دغه بویل کیږي او انشاءالله ورسره نور چې کوم د دې پروسس دی هغه چې ډن شي. او چکن میرینیشن تاسو کړی دی که نه؟ او دې چکن میرینیشن مونږ کړی دی او پراپر چې کومه ګرامج سره ریسیپي ده به چارټ خپل ویور سره شیر کو. صحیح ده. او دا مونږ څه کې جوړو؟ شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. جی نو مینوالو اصل کې زمونږ دا چې کوم سیګمنټ دی دا د مقابله ناتخوانی ده او د دې چې کوم زمونږ کنټسټنټ دي او زمونږ ججز چې کوم دي هغوی چونکې نان اردو پښتو سپیکنګ دي نو زه به دا سیگمنٹ سے کم دین اردو کے وائمہ. تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک سیگمنٹ ہے جس کا ہم نے پہلے بھی جو ہے نا ہم نے اس کی شروعات کی تھی اور وہ سیگمنٹ ہے مقابلہ نعت خوانی کا. ہمارے کنٹیسٹنٹ بھی آ گئی ہیں اور ہمارے ججز صاحبان بھی یہاں پر موجود ہیں, محترمہ جویریہ طارق صاحبہ اور محترم صبغت اللہ قادری صاحب. آپ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو. جی تو یہ جو ہماری پیاری پیاری بچیاں ہیں جی آج ہمارے سیٹ پہ بہت کیوٹ کیوٹ بچیاں آئی ہیں, کشف ضیاء اور انشا وسیم. جی جی تو یہ جو ہے نا ہمیں کلام پاک سنائیں گی, نعت شریف سنائیں گی اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ججز کریں گے. ایس او پیز بھی آپ کو مومنہ بتا دیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سیگمنٹ کے لیے جو ہمارے پاس پہلے جو سپانسر تھے وہ تھے جناب کرشی. ٹھیک ہے جی, کرشی کا جامع شیریں, اور یہ گفٹ ہیمپر جو تھا وہ لاسٹ ٹائم اپنے ونر کو دیا تھا. لیکن اب ایک اور بمپر پرائز آیا ہے ہمارے پاس اور وہ ہے سکون کی طرف سے 42 انچ کی LED. سکون کی طرف سے 42 انچ کی LED. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو LED ہے نا یہ ہم اپنے فائنل راؤنڈ میں جو ونر ہوگا نا, جو بھی نعت خواں ونر ہوگا, یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ LED جائے. جی ہمارا روزانہ جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ ایک یا دو بچے جو ہوتے ہیں وہ نیکسٹ راؤنڈ میں جاتے ہیں. جو فائنلائز ہوگا اس کو ملے گی ہماری 42 انچ کی LED. جی تو مومنہ جی ذرا سکون کے پوائنٹرز پڑھ دیجئے. سکون کا کہنا ہے سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن, سکون سے پرسکون, پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ. کھانا اور پینا نہیں, صرف لگانا ہے.
सुकून से होगा हर घर पुरसकून. Pakistan's only global recognized wellness brand. सुकून से पुरसकून. पुरसकून. जी, تو اب ذرا جو ہماری پیاری پیاری بچیاں ان کے نام بتا دیجیے اور ان کو جو ہے نا SOPs بتا دیجیے. جی, ہمارے کیوٹ سے سیٹ پہ آج کیوٹ سی بچیاں آئی ہیں جن کا نام ہے کشف ضیا اینڈ انشا وسیم. اوکے بچوں, تو اس سیگمنٹ کے کچھ رولز ہیں. گانے کی طرز پر نہ ہو نعت کلام, کلام معیاری ہو اور 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو. اوکے چلیں جی, بسم اللہ. جی, ججز صاحبان آپ ریڈی ہیں؟ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کشف ضیا سے. کلیوں کا تبسم ہے, غنچوں کا ہے مسکانا, آمد پہ تیری آقا مہکا ہے یہ میخانہ. کلیوں کا تبسم ہے, کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں, کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں. کنگروں کا ہے گر جانا اور آگ کا بجھ جانا, کلیوں کا تبسم ہے. خوشیاں نہ منائے کیوں یہ شمس و قمر سارے, خوشیاں نہ منائے کیوں یہ شمس و قمر سارے. آیا ہے جہاں میں ایک اللہ کا دیوانہ, کلیوں کا تبسم ہے. یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں, یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں. کیا شان ہے انگلی کی, کیا خوب ہے دستانہ, کلیوں کا تبسم ہے. پہنچا جو تیرے در پر غصے میں عمر اپنے, پہنچا جو تیرے در پر غصے میں عمر اپنے. ایک نظر میں تیری وہ ہو جاتا ہے پروانہ, کلیوں کا تبسم ہے. ہجرت کی وہ شب پیاری صدیق سا ساتھی تھا, ہجرت کی وہ شب پیاری صدیق سا ساتھی تھا. کیا خوب سفر تھا وہ, کیا خوب تھا یارانہ, کلیوں کا تبسم ہے. غنچوں کا ہے مسکانہ, آمد پہ تیری آقا مہکا ہے یہ میخانہ, کلیوں کا تبسم ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت
وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ جج صاحبان، سب سے پہلے کشف ضیاء سے شروع کرتے ہیں سر۔ جی ماشاءاللہ انہوں نے جو کلام چنا کلیوں کا تبسم، منفرد کلام ہے۔ بس تھوڑا سا یہ کوشش کریں کہ ثنا خوانی جب آپ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اس میں زیادہ شامل ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے حضرت ابوبکر کا ذکر کیا، ان کا اور سارا وہ دیٹ واز بیوٹیفل، لیکن یہ آپ کو ایک ایڈوائس ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایک ایڈوائس ہی دے سکتے ہیں، ادروائز ماشاءاللہ ٹیون بہت ٹھیک تھی، پروننسیشن ٹھیک تھی، آپ کی پریزنٹیشن بھی اسٹرانگ تھی۔ باقی انشا نے بیٹا آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا کلام۔ اگین میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ہمیشہ ثنا خوانی جب آپ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چنیں، آپ ایسا کلام جس میں ہو، اور کلام ذرا زیادہ معیاری ہوتا تو اور اچھا ہوتا۔ باقی ماشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی آواز ہے، لیکن ہم نے ایک چننا ہے بچہ۔ صاحب آپ بھی کچھ کمنٹ کریں۔ جی میں کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ مقابلہ دیکھیں، نعت تو ماشاءاللہ دونوں کی آواز بہت پیاری اور گاڈ گفٹڈ ہے، اور بلکہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام بچوں کو، ان کے والدین کو، کہ جو جہاں یہاں آ کر
سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ نعت کا مقابلہ ہے اور مقابلے میں ظاہر ہے ایک بچے نے آگے جانا ہے اور ایک نے باہر جانا ہے, تو نعت بیسیکلی جو ورڈ ہے نا, نعت کی تعریف ہی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, آپ کی ذکر و اذکار. باقی ہستیاں بجائیں ان کی بھی, لیکن جب نعت کا مقابلہ ہے تو کوشش کریں کہ خالصتاً حضور کی تعریف بیان کریں. باقی ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت اچھا پڑھا, لیکن چونکہ یہ مقابلہ ہے تو یہ ایک اصول ہے, دنیاوی اصول ہے. ویسے تو آپ سب ماشاءاللہ منظور بارگاہ میں آپ مقبول ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں سے نوازے, تمام بچوں کو. اور ججز صاحبان, پھر ہمارے ونر کون ہوئے آج؟ آج کی پھر ونر ہے کشف ضیاء. کشف ضیاء, بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کو جناب آپ کو ملے گا سکون کا گفٹ ہیمپر. جی بہت خوب, جی بہت خوب, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی تو مینوالو دین وړاندې بیا مونږ یو بریک اخلو, لږ افراز صاحب نه ما تاسو کو چې د کچن څه پوزیشن دی. جی افراز صاحب زمونږ کو جی صحیح حساب دی. زمونږ پاستي چې کومه پاستا وه هغه بویل شوه, او اوس دې نه پس دویم سټپ چې کوم دی هغه به مونږ جوړو سوس وایټ سوس. دا فرنچ 15 سوسز دي, د هغې کې یو مدر سوسز دی وایټ. د دې سمپل کومه مین ریسیپي ده 50% فلار اور 50% بټر. دا چې ایډ کې دې نه پس په دې کې کریم او پې ایډ کوو او سپایسز په دې کې ایډ کوو. اور دا پس کې پکېږي شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب. شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. اور ہم جا رہے ہیں بریک پر, آپ نے کہیں نہیں جانا. رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو سر بسر ہے کلام ربی, وہ میرے آقا کی زندگی
زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او نن مونږ سره یو داسې ګیسټ موجود دی چې چا جرنالیزم سره سره ډیجیټل میډیا کې هم اهم کردار ادا کړی دی. جهانگیر خان صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډیره مننه، شکریہ تاسو څنګه موقع تاسو؟ راکړه گفتگو. الحمدلله خیریت دی. هغه سره سره مونږ سره موجود دی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جنرل سیکریٹری ملک حبیب نور اورکزئی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ شکر دی جی تاسو چینل ډیره مهرباني شي. هرکلی وایو تاسو ته. مهرباني شي. او ورسره جی زمونږ د زړونو سلطان مفتی انور صاحب. ډیره مهرباني جی. څنګه خیریت ته جی؟ زما د امین او دستا شو طرفنه ده ان شاء الله. مهرباني. صرف تاسو چې سټ باندې راشي یو رونق راشي کنه. مهرباني جی. شکریہ. جی جهانگیر صاحب څنګه حال دی جی؟ الحمدلله ارباز بھائی خیریت خیریت دی جی. ٹھیک ٹھاک تاسو خیریت دی. ښه نو مین سټریم میډیا او سوشل میډیا ډیجیټل میډیا. ډیجیټل میډیا دی کې اول فرق څه دی بنیادی؟ ارباز بھائی اول خو ډیره مننه، شکریہ تاسو په دې پلیټ فارم باندې موقع راکړل گفتگو کولو. د ډیجیټل میډیا او د مین سټریم میډیا ظاهر خبره ده ود د پیسج اف ټایم بدلون را روان دی په دنیا کې په آی ټي کې. نو یو وخت به ریډیو به هغې نه بعد بیا ټلویزیون شو. نو ټلویزیون چې راغلی بیا چا دا تصور نه و چې وایي ټلویزیون نه بعد به هم چې داسې دغه راځي چې میډیم به راځي چې هغه به بیا کنورټ شي په ټي وي نه. بیا خلک اوس تاسو به ګورئ چې نن سبا ټلویزیون ټي وي ایل ای ډي د استعمال ډیر کم دی، د موبایل استعمال راتوں نه بعد. نو ما تقریبا 2013 نه والا 2019 پورې په مین سټریم باندې کار وکړو. نو په هغې کې بیا تاسو ته پته وي ټف ډیوټي به وه 9 to 10 او هغې نه بعد بیا نایټ شفټ او میډ شفټ مختلف. نو بیا چې ما وکتو په ډیجیټل میډیا یا سوشل میډیا کې ډیر خلک چې راشي په سوشل میډیا ته هغوی وایي چې موږ ناکام شو یا کامیاب شو یا ویورشپ نه راځي. هغې مین وجه 4-5 مین چې کوم وجوهات دي هغه دا وي چې کنسسټنسي نه وي. مطلب یو یوټیوب چینل یو عام صارف دی هغه جوړ کړلو، هغې نه بعد هغې کنټینټ هغې باندې اپلوډ کوي خو هغوی پکې کنسسټنسي نه ساتي. هغې نه بعد بیا هغوی نیش نه یو کیټګري مختلف په ټاپکس باندې هغوی ویډیو اپلوډ کوي. نو هغې وجه نه بیا هغه چې کوم ویورشپ دی هغه ډیوایډ شي. نو دی وجه نه چې کوم آډینس دی هغه هم بیا کنفیوز وي چې بھئی منګه په دې چینل باندې سپورټس حوالې سره ویډیو ده یا شوبیز حوالې سره ده یا پولیټیکل کنټینټ دی. نو ټول ناول خو زما چې کوم څومره چې اورېدونکو دي کتونکي د هغوی له دا پکار ده چې کوم ډیجیټل میډیا ته راځي نو کم از کم هغوی پهل یو نیچ کیټګري ډیسایډ کړي چې دا کیټګري ده زما. هغې نه بعد ما چې کوم 2019 نه بعد د شفټ زما ډایورژن و د مین سټریپ نه د ډیجیټل میډیا هغې وجوهات دا و چې انډیپینډنس ظاهر سی بات هغه نشته دی په زه به دا انفورچونیټ خبره ده انډیپینډنس نشته دی. هغه شانې تاسو ته د خپل کار دغه نه میلاویږي فایده یا سیلري څومره چې یا دا ډیجیټل میډیا تاسو له درکې هغې وجه دا زړه خبره نه شوي کولی په خپله. هغې نه بعد تاسو ته په ډیجیټل میډیا کې دا ازادي ده چې تاسو آرټیکل 19 تاسو له دا رایټ درکړی چې تا فریډم آف سپیچ کولی شي. نو هغه تاسو له دا ډیجیټل میډیا درکړي. هغې نه بعد کم وخت کې تاسو خپل आवाज دنیا ته رسولی شئ. په ظاهر خبره ده چې کوم ټي وي باندې تاسو کښېنئ هغه ریکارډینګ یا یو سپیسیفک خلک نو ډیجیټل میډیا یا سوشل میډیا داسې یو پلیټ فارم دی چې هغه نن سبا هر سړي ته هغه ریچ شته دی، کو ماشوم دی کو غټ دی پورا دنیا ته ورلډ وایډ هغه ستاسو کنټینټ بغیر روک ټوکل ته رسي. نو ټول نه دویمه غټه فایده ده. درېیمه فایده دا ده د ډیجیټل میډیا یا سوشل میډیا تاسو ریونیو جنریټ کوئ نو ډېر ښه تاسو ته دغه پے آوټ کېږي، ډالرز کې تاسو ته پے کوي. نو د مین سټریپ په نسبت باندې
ریونیو جنریټ کولو تاسو چې کوم وسیله ده تاسو ته ډېر ښه انداز کې هغوی تاسو له چې کوم یوټیوب دی فیسبوک دی ټیک ټاک دی ایون کې دا ټول پلیټ فارم تاسو له ښه ریونیو په دې باندې تاسو جنریټ کولی شي کو تاسو فوکس کنسسټنسي سره او پراپر مخلصي سره کار وکړئ نو هغې مطابق تاسو له بیا هغه بیا تاسو فریلانس کار کوئ؟ جی زه فریلانس ما خپل ډیجیټل میډیا نیټورک د هغې منځ کوم. اوکې جی اورکزئی صاحب څنګه حال دی سر؟ شکر دی الله کرم دی. خیریت دی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. څه وجه وه چې په تحریک انصاف مو پرېښودو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تحریک انصاف اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین دا مختلف پارٹی دی. دا ظاهر دی الیکشن خو تاسو د پی ټی آی په ټیکټ ګټلو؟ نه جی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین د بنیادی یو غا تاسو ته زه وښیم چې تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نه پیله د کومه پارټۍ چې دی د دې باني زوم د ما جوړه کړې وه د تحریک اصلاحات پاکستان په نوم باندې او کله چې 9 مئی واقعه وشوه په دې کې بیا د ګروپینګ جوړ شو نو هغه کې ما د یو کردار ادا کو کوشش مې وکړو چې د تحریک انصاف پارټۍ نه ما 105 پارلیمنټیرین ما رامات کو د خپلې پارټۍ حصہ مو وګرځوله. هغه نه بعد مونږ دغه وایم وجه څه وه سر؟ وجه دا ما خپل یو ایفرټس خپل یو کوشش و هغه هر سړی خپل کوشش کوي هغه نور پارټیانې دي که هغه نواز شریف ته خپل کوشش کوي د خپل ویژن مطابق خپل سوچ مطابق هغه خپلې پارټۍ ته خلک راولي مولانا فضل الرحمن صاحب خپلې ته راولي ما خپل یو کوشش و یو سوچ و دا ګروپ چې کوم دی ما خپلې پارټۍ سره شامل کو. 9 مہینه بعد ځکه څه هلته کې یو داسې دراړ راغی په پارټۍ کې د تحریک انصاف په پارټۍ کې داسې یو درنې ورځې ورباندې راغلی نو هغه کې بیا دا و چې کوم هغه خلک چې کوم سره د ما مذاکرات کامیاب شو نو موږ یو ګروپ او هغه بیا تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې موږ راوستل. نو که چې کله سخت وخت په هغه وخت د پارټۍ نو تاسو پرېښود؟ سخت وخت اټسپین داسې راغله چې داسې یو حالات جوړ شو چې د پارټۍ نوم ختم شو د پارټۍ نشان ختم شو د پارټۍ الیکشن کمیشن کې ټول سیستم ختم شو. اوس هم په دې ټایم هم د الیکشن کمیشن په هغه کې د تحریک انصاف څه کوم دی د هغه هېڅ قسم ته دغه نشته قانوني حیثیت یې نشته دی ځکه اوس پرې هغه نشته. عوام کې خو شته که نه؟ عوام خو ځان ته خپل دغه دی په عوام کې خو ډېر شیونه دي خو هغه څه په هغه کې نه وي ګراؤنډ یو بل حساب دی او قانون ځان ته خپل حساب دی هغه کې دغه یو غانه حصہ نه وه. سر آیا ستاسو نظریه چې د هغه پی ټی آی نه مختلف ده؟ جی بالکل مختلف دی. څنګه تاسو ایکسپلین کولی شئ؟ ما خو تاسو ته ویلو کنه زه بیسیکلی زه د تحریک انصاف حصہ نه مخکې او نه اوس یم. وجه دا وه چې ما خپله پارټۍ وه تحریک اصلاحات پاکستان نو دا چې دا خلک ما راوړولو په مشاورت باندې سره دا چې موږ د نوم تحریک انصاف پارلیمنټیرین د ترکیې خو ځکه چې ما 105 پارلیمنټیرین د خپلې پارټۍ کې شامل کړي وو. نو جی جی تاسو یو مختصر سوال لګي اجازه وي؟ جی جی پلیز. 9 مئی واقعي نه پارټي تاسو مخکې جوړه شوې ده که وروسته جوړه شوې؟ مخکې جوړه شوې وه. ښه دی ښه لکه مطلب دا دی چې الحمدلله جی کمال. اوس تاسو څه منشور دی د پارټۍ سر؟ مو د تحریک انصاف پارلیمنټیرین چې کوم دی موږ د خپل منشور په حساب سره لکه موږ ناره دی امن حقوق اور ترقی دی په هغه سره موږ دا دی چې اوس په دې ټایم باندې موږ په پارلیمنټ کې صرف 3 ایم پی ایز دي د موږ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې او د هغه سره د موږ کوم د دې هغه تعلق نشته. خامخا هرې پارټۍ خپل هغه په دې ټایم باندې موږ د اپوزیشن کردار ادا کوم په خیبر پختونخوا کې که هغه کې موږ سره مولانا فضل الرحمن صاحب هم دی او نون هم دی پاکستان پیپلز پارټۍ هم دی موږ د تقریبا 55 کسان دي په اپوزیشن کې موږ دا کردار پکې لوبو. ښه جی ښه جی ټیک شو جی. سر پرویز خټک صاحب قیادت کې جماعت چې دی هغه څه شي له ترجیحات ورکوي مطلب تاسو ترجیحات څه دي؟ اول خبره دا ده چې پرویز خټک څه کوم دی هغه موږ د پارټۍ ته ما راوستلی و. ښه اوکې. او بیا الیکشن نه بعد چې کله الیکشن بیا شو نو هغه څه داسې هغه وایي چې موږ سره په دې کې اختلافات راغی چې یاره تاسو موږ سره وعدې کړې وې چې راته به د خیبر پختونخوا وزیر الله جوړېږي وغیره هغه اختلافات دغه نه بعد پارټۍ نه موږ وبستلو هغه موږ د پارټۍ حصہ نه دی او په دې ټایم باندې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین چې کوم چیرمن دی هغه محمود خان کوم ایکس وزیر الله هغه د چیرمن. تاسو اوس اراده شته مستقبل کې چې چېرته داسې بلې پارټۍ سره افیلیشن به کوئ؟ نه چې موږ خپل هغه باندې لګیو کوشش کوم خو الیکشن ته ډېر ټایم دی هغه دپاره موږ لګیو د هرې ضلع کې د خپل هغه کې موږ کمپین چالو دی شروع دی انشاءالله اختر نه بعد موږ د هرې ضلع خپل پروګرامونه به کېږي اور کوشش وکړو موږ خپل منشور د خپل ایجنډې مطابق انشاءالله مخکې موږ د خپله پارټۍ چلو. جی جی انشاءالله. سر موجوده سیاسی حالات باره کې ستاسو څه
رد عمل ده مطلب څه نظریه ده؟ موجوده څه کوم سیاسي صورتحال دی تاسو ته پته چې اول خو د ټوله دنیا څخه د جنگ په لپیټ کې راغلی دی بالکل او بیا ورسره خاص کر د مونږ پاکستان کې بیا د خیبر پختونخوا کې د کوم د قبایلی اضلاع دی دا د امن و امان بدترین صورتحال نن سبا تیریږي او مونږ د تحریک انصاف سره اختلاف راځي په دې خبرې باندې راځي زیرا اټول نه اول څه کوم د کوم ترجیح ورکون نو پاکستان ته خپل ملک ته ترجیح ورکول پکار دی بنسبت یو سړی نه چې ته یو سړی د پاره 4.5 کروڑ خلک په داو باندې ولګي نو دا د مونږ د غټ اختلاف مونږ سره په دې خبرې باندې دی ته وزیر الله ته د یو کس نه چې ته سره یو 804 د پر لګیاوي ته وزیر الله د 4.5 کروڑ خلکو وزیر الله او تاسو کوم د 4.5 کروڑ خلک پر خلې دی یو کس پسې ته لګي نو دی وجنه څوک د مونږ په صوبې کې ډیر یو امن و امان ډور صورتحال دی بیا نن سبا ټایم کې چې موږ د افغانستان سره کوم صورتحال دی نو په کار د په دې ټایم کې د خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف لپاره ډېر غټ چیلنجز دي او په کار دا څه دوی ترجیح ورکړی خاص کر د اپوزیشن ځان سره ملاو کړی وي چې کوم د سیاسي عدم استحکام دی دایم ټیک کړی وي د ختم کړی وي او دوی ترجیح ورکړی وي چې کوم د علاقې کې امن لپاره کوشش کړی بیا خاص کر افغانستان کې کوم حالات جوړ شوی دي په دې کې په کار دی چې یو مضبوطه پایدار د قبایلی جرګه جوړه شوی وي چې موږ د افغانستان او د پاکستان مینس کې کوم لریواله راغله دي د ختم کړی نو دا ګران کار نو ولې چې موږ د قبایلی خلکو سپیشلیست هغه دی چې موږ د جرګې په مذاکراتو باندې موږ ډیر شونه ختمول شو ختم کړي مم دي او دا وخت دا دی چې دا د جنگ چې دی دا مسله چې په جنگ نه ختميږي دا به ختميږي په مذاکراتو باندې به علي ختميږي چې مو الته کې د کوم د صوبای حکومت د پکړو لځکی جنگ کو څه شي زم حل نه دی کنه هیڅ شي حل نه دی نه بالکل نه دی جی مفتی صاحب دا څه چل دی وګوره کنه الله پاک وایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله تعالی رسي چې کومه دا مضبوطی سرونه سه بس فرقه بندي مکوي فرقه بندي دا پارټي بازی دا یو خو مسلمانان کنه یو خدای منو یو کعبه دا یو قرآن دی نو دا بیا ولې دنیا نظام چې دی کنه دا سوال که تاسو په ایگزیکټ نقطو کې وکړو څنګه وکوي لکه لاوډلی مطلب زه دا وایم چې لکه دوی مخکې یو پارټي کې بیا د هغوی اختلاف راغو پارټي بیله شوه زمونږ په دې ملک کې دومره پارټیانې دي بیا که مونږ خلیجي ریاستونو کې ګورو دی مسلمانان کلمه گو دي یو خدای مني یو کلمه مني یو فرقو کې تقسیم شو بیا تقسیم شو فرقو کې بارډرو کې ملکونو کې دا زه یادوم چې دا فرقه بندي راغله دا بټواره راغله بسم الله الرحمن الرحیم فرقې په یو اعتبار سره مشیت الهی هم دي د قرآن کریم کې الله فرمایي چې ما تاسو په خپل تقسیم کړلای که غوښته مې نو تاسو ما په خول کې تړلی وای او د الله مرضی ده کنه اوس دا تقسیم انتظامی اعتبار سره سیاسی دی دا تقسیم لسانی دی دا تقسیم گروهی دی دا تقسیم چې دی نو دا مسلکی بنیادونو باندې د سکول آف تھاټس لکه دیوبند بریلی اهل حدیث وغیرہ وغیرہ دا تقسیم چې دی دا بهرحال مشیت الهی دی او په دې باندې د علماو آپس کې چې کله تقسیم پیدا شي هغه تقسیم د اختلاف پر رڼا کې د صحت ته ورسي چې د یو بل لپاره د عدم برداشت کیفیت پیدا شي نو دا ټیک نه دی لکه څنګه چې مونږ نن سبا سیاسي حالاتو کې پارټیانو کې تقسیم وینو او هغه تقسیم چې دی هغه بیا داسې وي چې د هغه بل د برداشت کولو هغه دغه ماده راکوم نه وي مثلا یو په حکومت کې دی یو جیل کې دی دا جیل والا راپاسي حکومت ته شي حکومت کې ناسې جیل ته شي نو دا د عدم برداشت انتها دا پیک ته ایکسټریمزم دی د دې شریعت اجازت نه ورکوي شریعت دا وایي چې ستا رول حکومت کوونکي نو ته به په عدل و انصاف باندې مبني حکومت چلوي چې کله ستا رول لا پوزیشن وي نو ته به په هغه انداز کې پوزیشن کوي چې هغې کې هم اعتدال وي مثلا د په دې باندې یو حدیث کوټ کوم د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې کله ته چا سره محبت کوي نو هغه محبت په دې پیمانه کې کوه که سبا ستا هغه سره اختلاف راشي نو په خپل هغه محبت باندې شرمنده نه
بیا فرمایي چې چا سره ته نفرت کوي بغض کوي نو اما عسى ان يكون محبا لکه د دې حدیث مفهوم دا دی چې هغه نفرت او بغض هم په پیمانه کې کوه یو حد اعتدال کې کوه یو معتدل پوزیشن کې کوه کېدای شي چې سبا هغه سره ستا نفرت پیدا شي نو ته بیا خپل په دغه بغض باندې محبت پیدا شي او هغه بغض باندې بیا ته شرمنده نه وي نو مونږه لپکار ده چې کله مونږ د اپوزیشن کردار ادا کوو نو د حکومت خو کارونو مونږ تعریف کوو او مونږه پاغي باندې هغه د منو شیره د ټیکته او چې کله غلط وي او اگریسیو چې کله غلط وي نو پاغي باندې ډټ کر تنقید کوو اوس خلک وایي چې د پارټیانو اضافه به ټیک نه وي زه دا وایم چې دوی راغلل پارلیمنټیرین په نوم باندې هغه پارټي جوړه کړله کېدای شي تحریک انصاف په دې باندې سوچ وکړي چې یاره په ما کې هغه شی په مخه روان دی زه خپل کردار داسې کومه چې دا نورې پارټیانو روکې شي زه ژوندی شم د دوی به دا کوشش چې یاره موږ دومره داسې کردار ادا کړو چې د خلکو نه هغه اوریجنلي د پی ټي آی هغه نوم چې کوم هغه په زړه کې اورېدی دی هغه هیر شي او زموږ کارونه مخې ته شي نو موږ ښېګړې وکړو خوالې وکړو نو په یو اعتبار سره دا حسن هم دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اختلاف علماء رحمت زما د علماو په منځ کې چې کوم اختلاف دی رحمت دی اختلاف خو د ذوی العقول په منځ کې کېږي اختلاف رائے کېدای شي هغې کې بیا سړی ډایلاګ کولی شي خو جی چې کله صاحب عقل آپس ناست وي خبرې کوي نو اختلاف خو راځي اوس دا د انسان او د عالم حسن دی چې هغه اختلاف وکړي خو اختلاف د مثبت او تعمیري انداز کې پکار تنقیدي انداز کې چې کوم اختلاف کېږي ارباز خان صاحب هغه جړې خرابوي هغه نقصان پیدا کوي هغه هم دغسې وي چې زه به بر سره اقتدار یم نو ته به په جیل کې چې ته بر سره اقتدار یې زه به په جیل کې نو دا هغه انتها پسندۍ والا سیاست انتها پسندۍ والا اختلاف دا اسلام او شریعت کې ناقابل برداشت زما مسلک به وي ته به نه وي بالکل سر زمونږ په دې سیاست کې یو روایتي سیاست روان شوی دی او بیا د هغه د بدلې والا سیاست اوس چې کوم حکومت په پاور کې دی او په کوم حکومت چې اپوزیشن کې دی سبا به دا اپوزیشن والا که پاور کې راشي دی بس کې د نور څه به پریدي د دی نه به انتقام اخیستو دپاره شروع بدل باخلو داسې دا یو رید چلیږي نو دا یار د کله الله دې وکړي ستاسو پارټي سبا بر سره اقتدار راشي نو تاسو کو څه اختلاف لري چا بل چا سره نو آیا تاسو هم دغه انتقامي دغه کوئ اصل کې جی تاسو کومه خبره وکړه د انتقام سیاست څه د ملک ته ډېر غټ نقصان ورکوي د هر یو لیډر چې کوم دی هغه په د ملک خپل یو رول دی کوم کار مفتی صاحب نه الله پاک اخلي نو هغه زه نشم کولی یا کوم کار مان الله پاک اخلي هغه بیا نشي کولی د هر سړي په خپل ځای کې خپل یو قیمت دی خپل یو رول دی او په دې ټایم باندې چې دا کوم سیستم چلو شوی دی چې دا کوم انتقامي سیاست دی بالکل دې ته موږ ښه نه وایو او دا پکار هم نه دی دا ملک ته نقصان رسوي او بل بیا داسې هم نه دی پکار چې سیاست کې ته بالکل آخري حد کراس کې او بیا بل دا چې ته ځان ته بالکل ټولې لارې بند کړې او داسې د فرعونیت دعا وکړې چې یاره بس ما سره ټول پاکستان ولاړ دی او بس که دا نور څه دي د ټول هغه داسې نشي کېدلی هر سړي پکې خپل خپل رول دی د هرې پارټۍ پکې خپل یو رول دی نو انتقامي سیاست څه کوم دی بالکل دا پکار هم نه دی دا څه څوک هم کوي دا ښه نه کوي اور ما بله ورځ د نواز شریف صاحب والا یو کلیک ونه کتو نو هغه تقریر کولو هغه ویل چې یاره خان صاحب ته هغه کوي چې یاره دومره فرعونیت دغه مه کوه چې ته وایې چې یاره دینه اے سی ورنه بند کا ټي وي لرې کا داسې وکړه هغه ورځ نن په تا باندې راغلی دی خو نه زه دا خبره نه کوم چې ته دینه ټي وي بند کا یا ونه اے سی بند کا هغه وکړه ماشاءالله یو خو یو غټ فن مظاهره یې وکړه او په کار هم داسې دی دغه غټ په کار دی چې داسې نه وي کول په کار آیا تاسو ته پته ده چې لکه خان صاحب سره ټي وي او اے سی شته ما هغه دا نه چې شته یا نشته هغه ځان ته خپل نه هغوی سره خو ځکه خو هغه وایي چې زه به لرې کړم که نه نو دی و خان صاحب سره خو ما په خیال هېڅ هم نشته دی نه خان صاحب سره شته ولې نشته خان صاحب سره بالکل د ټول فیسیلیټي موجوده دی ای سیم په شته خب غم کوي ایکسرسایز نواز شریف صاحب ته خو ګوره دا د ملاقات سهولت به مو هغوی ته به د کور نه روټۍ هم راتله نو خان صاحب دپاره خو داسې هېڅ سهولت نشته دی
ایون علاج د پاره هم نشته. د علاج د پاره نشته. استاد غږ بلرزیم دغه تر واستله او د سترګې اپریشن یې کړی دی دغه ته د پمپ ته سر دا د 3 غنټو اپریشن دی دا په 10 منټو کې نه کیږي دا په ټیکو نه کیږي. ورجی نن سبا میډیکل څه دی ماشاءالله لکه څنګه تاسو دغه خبر او کنه میډیکل ډیجیټل دغه خبره زو کنه همدا شی نن سبا ډاکټرانو ډېره غټه ترقی کړې ده چې کوم کار و مخکې په درو ورځو کې کېدو هغه نن سبا په سر دې د جیل مینیول دا دی چې ته قیدي د شپې ماښام مانځه نه پس نشي راوستی د هغه رهایي مشینو په سبا ځي او دوی چې کوم دی نو د شپې 2 پیرې راوستو د جیل مینیول خو دوی په خپله کې راپرځي کوي. نه ټیک دی زه دغه هغه نه کوم څېره هغه شوي دي بالکل هغه ته پکار دی چې کوم هغه ته بنیادي حق دی هغه بالکل موږ د تایید کوم هغه ته پکار دی چې هغه ته یو بنیادي حق ملو شي او دام نه دی لکه زیاته اول نه پکار نن خان په جیل کې دی سبا د بار دی بالکل نو دا بیا څه او نواز شریف هم جیل کې و بالکل قانون دا دی نو دا کیږي صدا انتقامي غانه پکار دا دی څه غوشي انساني همدردی په شکل باندې هغه سره کوم علاج معالجه دی هغه مشي او هغه سره د حسن سلوک بالکل. سر تاسو نه سوال کوو لږ دلته ټایم شو د بریک نه څو په مخ کې مونږ لږ آی ګس زموږ ډیش تیار شو. انجی افراز صاحب څه پوزیشن جی بس سر زمونږ وایټ سوس کریمی پاستا ریډی ده د دې گرل چکن هم ریډی شو دا به اوس مونږ اسمبل کوو ډیش آوټ کوو ان شاء الله. اټس ریډی شو جی ریډی ده ډیش آوټ کې جی سر. او دا موږ جوړ کو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. تاسو ما ټایم د ډیش آوټ کې مقبول ترین کې بس 15 منټه به کم 15 منټه به ها جی جهانگیر صاحب جی سر آیا تاسو چې ما چې کوم ډایورژن کو زه ډیجیټل میډیا ته راغلم او یا دغه سوال به مونږ کو چې نن سبا فرقواریت ته او لکه یو د بدلې یا غم یو سیاست کیږي نو سر تاسو ته نه ښکاري چې دی کې د جرنالست هم یو ډېر اهم کردار دی چې هغه هر خبره چې کوم دی نو لږ نیگیټیو طریقې سره اپروچ کوي کیدای شي چې تاسو ملاقات چرته بند دروازه کې چې دغه سره شوي تاسو چې بار راشي هغه خبره ډېر بڑا چڑھا کې پیش کوي. بالکل یلو جرنالزم ظاهر خبره ده ډېر په مین سټریم کې هم خو نن سبا په سوشل یا ډیجیټل میډیا کې یلو جرنالزم ډېر زیات دی هغې وجه صرف اور صرف دا ده چې ویورشپ یا مرچ مساله په تھمبنیل کې واچو نو بیا هغې خلک وګوري مکه خبره راشي چې نیگیټیویټي باندې زیات فوکس جی او دویم دا دی د سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا یو خپل یو دنیا ده خپله یو مینی ورلډ ورته تاسو ویلې نو مثال د یو کس چې ډیجیټل میډیا سوشل میډیا ته راځي هغه له پکار د چې کوم نوې نسل کول چې کوم دې طرف ته راتګ غواړي هغوی ته زما دا خاص دی چې هغوی د پهله دې باندې پراپر لرننګ وکړي چې ډیجیټل میډیا یا سوشل میډیا دی څه نو هغه چې کوم چیدا پوینټس دی هغه بس تاسو هم چې یو چینل دی یوټیوب باندې یا فیسبوک پیج دغه ډېر نارمل هر سړی په کور کې جوړولی شي هغې نه بعد چې کوم پهله مین دغه دی هغې کې پوینټ دی هغه دا دی چې تاسو به ټول نه پهله دا ډیسایډ کوئ چې په کم فیلډ کې تاسو خپل چینل نیچ یا کم فیلډ یا کم کیټګرۍ کې تاسو خپل هغه چینل یا پیج چلول غواړئ نو دا ټول نه مین پوینټ دی چې هغې نه بعد دا تاسو ډیسایډ کړله مثال کے طور پر دا اوس فوډ حوالې سره تاسو چینل جوړول ډېر ښه سکوپ یې دی هغې نه علاوه پولیټکس حوالې سره سپورټس حوالې سره شوبیز حوالې سره هغه نیچ هغې نه بعد دویم چې کوم پوینټ دی هغه دا دی چې تاسو کنټینټ څنګه کنټینټ مثال کې ته سپورټس حوالې سره کنټینټ هر سړی جوړولی شي خو چې داسې کنټینټ چې کوم اډینس چې کوم دی هغه اټریکټ کړي هغې کې داسې تاسو او ډېر زیات اوږد لانګ دغه خو نه دی پکار ځکه چې هغې کې بیا چې کوم اډینس ریټینشن دی مثال کے طور پر 30 منټس ویډیو تاسو جوړه کې اډینس ریټینشن هغې کې کم وي نو بیا هغه وایرل کېدو چانس کم وي. نن سبا خو خلک چې سوري ټو انټرپټ یو نن سبا چې دی خلک تھمبنیل چې دی هغه ډېر اټریکټیو جوړ کړي چې خلک تھمبنیل طرف ته روان یم نو هغې نه بعد بیا تاسو 8 یا 10 منټس درمیان کې یا چې ایون کې ټیک ټاک باندې خو ډېر سیکنډس والے ویډیو زه د فیسبوک یوټیوب خبره کوم نو هغې نه بعد کنټینټ نه بعد ستاسو چې کوم کار دی هغه په ایډیټینګ کې دی ظاهر خبره ده چې تاسو څومره سټرانګ ایډیټینګ وکړئ نو هغومره به اډینس هغې کې بیا مثال کے طور پر یو ویډیو ده هغې کې یا چې کوم فیلډ کې تاسو چې کوم مرچ مثاله اوس پرون چې کوم یو ویډیو د جواد احمد والا وایرل د انټرویو هغې کې انټرویو تقریباً 20-25 منټ انټرویو دی خو جو مین هغه د جنگ جګړې والا کلیپ هغه په تمام تر سوشل میډیا باندې ټیم وایرل دی ځکه چې زموږ عوام دغه شی خوښولي او هغوی به غواړي او بیا شیر کوي نو هغې نه بعد تھرډ چې کوم پوینټ دی هغه دا دی چې تاسو ټایمینګ یا کنسسټنسي سره تاسو دی مثال کے طور پر تاسو کو ډیلی بیسس باندې یوه ویډیو جوړوئ هغې څه به تاسو یوټیوب یا فیسبوک دا جج کوي یا به هغوی ته دا پته وي هغې نه به تھمبنیل ته راشو تھمبنیل چې څومره مثال کے طور پر زه تھمبنیل جوړوم هغې کې سوالیه نشان
تاسو اند کې ولګوي، خو خلک وایي چې دا خبر دی، دا خبر بیا خلک هغه شیر کې هغې نه بیا خبر جوړ کړي او بیا وایي چې دا کار وشو، حالانکې هغه شان دي نه شوی. نو دې کې دغه ریسپانسبلټي ډېره زیاته ضروري ده او ودین منټس یا ودین سیکنډس مثال کے طور پر تاسو هغه ویډیو ورلد وایډ پورا دنیا ته لاړه شي، دا ټول نه غټ بینیفټ دی په ډیجیټل میډیا. بالکل جی بالکل. تاسو موږ سره موږ به ان شاء الله تاسو سره نورم گفتگو کوو. مینوالو ما په خیال چې زموږ چې کوم ڈش ریڈی شو جی آپ کا سے آپ دے انگریڈینٹس او طریقہ سسٹم دا آغا وائٹ جی زموږ وایټ سوس کریمی پاستا ریډي شو ویل پریزنټیشن سره او دې لپاره موږ سره مرسته کړې و شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا، 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب. ہم جا رہے ہیں بریک پر اور آپ نے کہیں نہیں جانا. بخیر رمضان، بخیر رمضان، بخیر رمضان. جی ډیر ویورز یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان ترانسمیشن په خیر رمضان کې. او د دې نه وړاندې چې موږ د خپلو میلمنو تاسو سره تعارف وکړو، موږ به لږ د کچن حال واخلو چې په کچن کې اوس څه پخیږي. جی افراد صاحب. جی سر زموږ دویم ډش چې کوم دی هغه دی چکن شاشلیک ود رائس او دا به موږ پخو په ډالډا کوکنګ آئل کې جہاں مامتا وہاں ډالډا. او دې کې به څه څه وي؟ دې کې به سر موږ سره چکن وي، ویجیټیبل وي او ګریوي به جوړو. د دې چې کوم انګریډینټس پراپر ګرامې سره ریسیپي ده هغه به خپل ویور سره پراپر یو چارټ سره شیر کوو. او دا ګریوي کې تاسو څه ایډ کوئ؟ څه شي کې ګریوي چې جوړوي؟ ها ګریوي کې موږ سره بیک پالر مرسته کړې ده، هغې کې به موږ ایډ کوو کیچپ، چلی ساس، وینیګر. بیک پالر د ټرو پاستا ایکسپرٹ. جی مومنہ نن منگ سرا موجود دی انیلا خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ایسی باصلاحیت اور عالمی سطح پر پہچانے جانے والی شخصیت جنہوں نے ذہنی صحت، نیورو ڈائیورسٹی، خواتین کے حقوق اور ٹراما ریکوری کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں. انیلا خان صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. I'm fine. How are you? السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ بس اس ٹائم پہ تھوڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھار رات کو بھی لگتا ہے کہ میرا روزہ ہے. اگے سرا سرا منگ سرا موجود دی یو دسے باہمت صحافی، تجزیہ کار اور نوجوانوں رہنمائی کولو والا شخصیت ملک حیات اللہ مسعود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ الحمدلله تاسو څنګه یې؟ الحمدلله. کله وایو چې تاسو ته خپل شو کې جی. مننه مهرباني چې مونږ ته موقع راکړه. مهرباني. اوس تاسو په شو کې د شرکت کولو. جی ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، اتنی ساری چیزیں لے کر کیسے چلتی ہیں؟ آئی تھنک جب آپ پشتون بلڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے بات ہی ختم 60-70 سے زیادہ پرسنٹ ہم ڈاکٹرز ہیں. کھلاڑی ہماری دیکھ لیں، ایتھلیٹ ہماری دیکھ لیں، کرکٹ میں دیکھ لیں، اسکواش میں دیکھ لیں. سو ہم ہر جگہ پہ راج کر رہے ہیں. آج کل تو پٹھان ہر جگہ پر ہے ماشاءاللہ سے. اچھا ذرا یہ بتائیے کہ جو نیوروپیتھی ہے اور آپ سائیکالوجسٹ ہیں جی جی تو کیسی مطلب تھراپی سے فرق پڑ جاتا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بہت سکسیسفل. میڈیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے دینی ہوتی ہیں. کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو فار ایگزامپل ایک بندہ بہت ٹائم تک نہیں سو پا رہا تو اس کو میڈیکیشن ریکوائرڈ ہوگی. پھر ایک بندہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور غصہ ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ کنڈیشن ہے جس میں ہمیں میڈیکیشن دینی پڑتی ہیں. پھر بچوں کی کچھ کنڈیشنز میں میڈیکیشن میں دینی پڑتی ہیں. میم یہ جو ٹراما ریکوری ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا؟ اچھا بیسکلی جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں لوگوں کو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف جو سائیکالوجی وہ ڈپریشن انگزائٹی کو ڈیل کرتی ہے، اور ہم بعض دفعہ بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن وہ اس سے نہیں نکل پا رہے ہوتے. ان کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ابھی جاب ہم لوگ کر رہے ہیں، جاب چلی گئی ہے تو پھر آپ کو ڈپریشن انگزائٹی ہو گیا، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، سو نہیں پا رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، تعلقات آپ کے خراب ہو رہے ہیں کہ ہماری جاب آئے گی، پیسہ آئے گا، ٹھیک ہو جائیں گے ہم لوگ. لیکن سم ٹائم پھر ایسا نہیں ہوتا. ویئر ٹراما اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے. ایون بینگ پختون ہم تو ٹراماٹائز جنریشن ہمیشہ سے رہے اور ہماری کئی نسلیں جو ہیں ہمارے ڈی این اے میں ٹراما پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم امپلسو اس لیے ہیں. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جلدی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم چیزیں جلدی کرتے ہیں، فیصلے عجیب طریقے سے کرتے ہیں یا غیرت کے نام پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں لٹ سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. پھر جو ٹراما بیسکلی ہوتا ہے وہ آپ کے نروس سسٹم کو چینج کر دیتا ہے، آپ کے ریئیکشن کو چینج کر دیتا ہے. جیسے اگر آپ نے مجھے بھی کچھ کہا، میں
आपके सुनने से पहले कोई जवाब दे दूंगी आपको, या मैं एकदम से डिफेंसिव हो जाऊंगी, तो ये ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स हो सकता है। या फिर जैसे अगर ये भी कुकिंग कर रहे हैं तो इनका हाथ लगेगा किसी गर्म चीज़ से, एकदम से पीछे उठा लेंगे, तो ये ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ट्रॉमा आपके साथ पहले कभी हुआ होता है, उस टाइम पे हुआ होता है, अगर आप इवन सम टाइम विटनेस करते हैं, जैसे आजकल हम लोग वॉर विटनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रॉमा हो रहा है। कोविड में हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं, बहुत लोगों को ट्रॉमा हुआ है, बहुत लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उस टाइम पे हमारे पास आई हैं। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हमारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली बियॉन्ड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो ये जो है, मैं मतलब है कि हर पेशेंट की अपनी एक बैकग्राउंड होती है ना, कि वो किस तरह से इस ट्रॉमा में गया है। तो वो आपकी जो न्यूरोपैथी होती है, जो आपका ट्रीटमेंट होता है, वो रिगार्डिंगली होता है, अकॉर्डिंगली फिर होता है। अच्छा, आपकी बात देखिए, हमारे पास ना कोई भी बाय बुक केस नहीं आता कि हम बुक लेके बैठ जाए कि हमारे पास डिप्रेशन का ये बाय बुक केस आ गया है। गार्डियंस तो बताते होंगे ना कि ये हुआ, हम सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अर्ली एजेस में होते हैं, अर्ली एज में, जैसे बच्चों के साथ जैसे मैं काम करती हूँ, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ करती है, ADHD बच्चों के साथ करती हूँ, तो उनमें तो उनकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं कि बच्चे ने किस टाइम में बोलना चलना शुरू किया, तो ये सब उसकी डिटरमिन करता है लाइफ को, कि वो आगे कितना समझदार होगा। अगर वो टाइम पे सब कुछ करना शुरू करता है तो उसकी लाइफ बाकी बच्चों जैसी होती है, बाकी लोगों जैसी होती है। तो हम जब भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हमेशा हमें रिक्वायर्ड होती है। सम टाइम आपकी ट्रॉमेटिक इवेंट की मेमोरी भूल जाते हैं हम, आपको याद नहीं रहती चीज़ें, तो फिर वो आपको ख्वाब की सूरत में आता है। जैसे हमारा बहुत ही सेंसिटिव मैटर है चाइल्ड अब्यूज़, उसमें आपको ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, ख्वाब में आपको चीज़ें नजर आती हैं, डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर होती है। तो फिर आप कॉन्शियस उसके बारे में नहीं सोचते, बट अनकॉन्शियस जो आपके फैसले होते हैं, जो आपके एक्शन होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे होते हैं। जी जी, अभी आपसे मजीद भी काफी क्वेश्चन है मेरे ज़हन में, वो करते हैं जी। महसूद से संगाल दे अल्हम्दुलिल्लाह सर, जी बराबरी दुआगाने दी खजी। तासो जर्नलिस्ट हम ये او प्रेसिडेंट हम ये او د وزیرستان پریس کلب جنوبي وزیرستان پر سره تعلق دی خاجي ماشاءالله. او نو التا په لوکل چې زمون کوم ډیسټریکټ پریس کلب دی هغه ذمہواری ما سره ده. په لوکل سطح مو یو وړوکی غونډه د خیر ښېګړې کار کړی دی، یو آی ټي سکیل اکیډمي مو جوړه کړې ده چې هلته څومره لوکلز داسې ینګسټر دي هغه فری مختلف کمپیوټر سکیلز هم ور زده کوو. او نور داسې ټیلنټ وي چې هغه ته د ګایډلاین ضرورت وي. تا ته پته ده زمونږ علاقه بې اسرې ده، خصوصي طور باندې په اپریشن نه پس چې کله د اپریشن وشو نو خلک سره ډسپرس شو، مختلف علاقو ته لاړل. نو هلته چې کوم هلته خلک پاتې کېږي نو هغې نه ایجوکیشن په هغې طریقه کېږي یا چې کوم ضرورت دی او نه هغې څو ګایډلاین په هغې طریقه ورکوي، نه په هغې طریقه سپورټ وي. نو زمونږ کوشش وي چې هلته کومه کمیونټي پاتې کېږي چې هغې زیات تر تعلق د غریبې کورانۍ سره وي، نو موږ هغې سپورټ وکړو. نن دا خو تاسو ډېره ښه کار کوئ او مرسته کوئ د هغه خلکو چې کوم خلک هلته باوجود د دې چې دومره مطلب یو استحصالي وشو، خو بیا هم ظاهره دی د خپلې خاورې خپل یو خوشبو وي، یو د هغې سره انسان تړلی شوی. نو آیا اوس چې د هغې نه پس هم دومره څه دغه شته، ریهیبلیټیشن شته، لږ خلک روزي د هغوی اویرنس شته دی؟ او بالکل زه وایم په جنگ کې چې کوم طرف ته نقصانونه وشول زمونږ بل سایډ ته مونږ ډېرې ګټې هم وکړې. زمونږ چې کوم ایجوکیشن ریشو زه وایم زیاته شوه، جی ډېره زیاته شوه. تیر چې کوم زمونږ ایجوکیشن ریشو اول به هلته په علاقه کې اول خو تعلیمي نظام زمونږ په هغې طریقه نه و موجود، اوس هم هغه خوند یې نشته، خو قدرې بهتر شوه. هلته مقامي چې کوم خلک وو هغې به سکولونو نه بیټکونه جوړ کړي وو، خپل ځان ته به ټول مرات اخیستل، نو عام خلکو ته به فایده نه رسېده. په اپریشن نه به یوه خو دا فایده وشوه چې کم از کم په هغې کې ډېرې ادارې زمونږ فنکشنل شوې چې کوم مونږ نقصان وکړو دې سایډ ته مونږ فایده هم پکښه وکړه. بل سایډ ته دا وه چې زمونږ علاقې ته کیډټ کالج هم راغلل، نو د کیډټ کالج نور هم کالجونه ټیکنیکل کالج هم راغلل. نو هغه چې کوم زمونږ نقصان کړی و زه وایم چې بل طرف ته چې مونږ ایجوکیشن په مد کې کومه فایده واخیسته نو نقصان نه هغه فایده مونږ ته زیاته ول. دا ایجوکیشن چې کوم دی دا کالجز وغیره دا چې ایجوکیشن سنټرز دي دا صرف د هلکانو دپاره دي یا جینکو دپاره هم؟ جینکو دپاره هم شته، خو زیاتر کیونکې هلته د هلکانو لپاره دي او سکولز د دواړو شته، جینکو هم شته د هلکانو شته، خو زیاتر نان فنکشنل دي. زه به دا ووایم د هغې فنکشنل کولو ضرورت شته. دا به څوک کوي؟
دا به مقامی کمیونټي به ها کوي دغه به رول وي پکې او زه وایم په دې کې کم از کم اسټیټ دې دا رول خو د سټیټ شته چې ته یو سړی ته د سکول دی په یو علاقه کې ته ورته وایې چې دغه ټول هر شبه دی دغه په لاس ورکړي دي نو اخو دغه یو کس نه دی سکول خو د کمیونټي دی چې څو پرا دلته زمونږ په علاقه کې د باي نیم سکیمونه باي نیم پروجیکټونه دا نشي ختم ترغه پورې به د فنکشنل کول مشکل شي نو دغه شی چې ختم شي چې که سکول دی د کمیونټي دی که هسپتال دی د کمیونټي دی نو بیا به په دې کې به څه د خلکو هم رول شي او څه به سټیټ وکړي بیا به دغه چې ته کوم سوال د وزیرستان چې کوم مشران دي هغوی د جنکو د سبق خلاف خو نه دي کنه نه ته کچرته خلاف وای ته وګوره زه مسعود کمیونټي نه زمونږ د قوم نه ته په هر فیلډ کې جنکې ملاويږي په هر فیلډ کې به یو لیول باندې بدرته ملاويږي نو که خلاف وي به واغې ته الته څنګه مکمل څه لګي چې الته جنکو الکانو قانون برابر دی مطلب هغه فیسلټیز الکانو ته ملاوي چې کوم جنکو ته ملاويږي او هغه جنکو ته چې کوم فیسلټیز ملاويږي هغه آیا الکانو ته ملاوي زه خو به دا وایم چې زمونږ په قبایلي معاشره کې جنکو ته په هلکانو نه زیاتې فیسیلیټیز هم ملاويږي زیات سپورټ ډېره ښه خبره ده ډېره هغې وجه دا ده چې په پرده کې دوی ته ایجوکیشن هم ملاويږي او پرده کې ته ملاويږي بالکل هلک چې کوم دی یا ځوان دی هغه به مهنت ورته کوي دوی ته په کور دننه هر څه شوی پرووایډ کوي او کوم عزت قدر یې زه په قبایلي معاشره کې د ښځو د په بله یوه معاشره کې نشته ماشاءالله جی بالکل تاسو بالکل صحیح خبرو کا جی مینوال دلته مونږ اخلو بریک خو لږ به د کچن و حال والو جی افراز صاحب جی سر زمونږ شاشلیک جوړ شو کنه د شاشلیک ویجیټیبل مونږ کټ کو چکن دا غي مرینیټ ته اوس لګ ریسپیز تاسو چې د زمونږ ویورز جی جی د لپاره یو هو تھای چکن مونږ ته پکار دی 500 ګرام ورسره ویجیټیبل کې مونږ سره دی شملا مرچ دی گاجر دی پیاز دا به کیوب کټینګ مونږ ته پکار وي او دا چې کله ډن شي د دې سوس چې کم دی هغه د لپاره به مونږ ډالډا کوکینګ آیل 2 ټیبل سپون او هاف ټی سپون جنجر گارلک پیسٹ هغه چې واچو بیا به هاف کپ ټوماټو پیسٹ دی کې اچو کیچپ هم یوز کوئ شئ تاسو او 2 ټیبل سپون چلی سوس یو ټیبل سپون سویا سوس دی کې اډ کو او د کې تاسو کم آیل واچو مطلب د کې آیل مونږ یوز کو ډالډا جہاں مامتا وہاں ڈالڈا اور د ریکم سوسز د پاره موږ سره مرسته کړې ده هغه د بیک پارلر سبھی کھاتے هغه نه علاوه چې د تاسو سیټ باندې چې څومره فرنیچر ګورئ دا بیلاز انټیریئر طرف نه دی جی قاری محمد صبغت اللہ قادری صاحب آپ اتنی پیاری پیاری ویسٹ کوٹس پہن کے یار ہمیں آپ کیوں ہمارے نمبر کم کرتے ہیں آپ نہیں آپ ہمارے نمبر چلیں جی کلام مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں خدا کا در بھی چھوٹا ہے
نبی کا آستانہ بھی خدا کا در بھی چھوٹا ہے، نبی کا آستانہ بھی لگا ہے دوہرا غم کا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، لگا ہے دوہرا غم کا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، دل و جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں، دل و جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے، جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے، بقیے پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں، بقیے پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جی مینا والو دل تخلی اڑ کے وقت بخیر رمضان، بخیر رمضان، بخیر رمضان۔ ویلکم بیک، ہم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره د سپانسرډ کې سکون سے پرسکون، هغې سره سره مونږ سره میلمانه کې دي احمد الله صاحب د وزیرستان ډایرکټر اینڈ ایکټر، شاه فیصل صاحب ټیچر، او هغې سره سره کلابیا ممبر آف یوتھ کونسل، اجاز خان صاحب چیئرمین آف ورلڈ یوتھ کونسل۔ السلام علیکم، مونږ تاسو ټولو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو۔ سلامونه سلامونه، څنګه حال دی تاسو؟ خیر دی خیریت ته جی؟ خیر جی اجاز صاحب، چیئر پرسن ورلڈ یوتھ آرگنائزیشن، نو ماشاءالله دومره ینګ کسان راځي، ټول چیئرمین دي یا پریزیډنټس دي، و دومره وړوکې عمر کې چې دومره غټې عہدې والي، نو ماشاءالله مخکې به څه کوئ؟ نو د دنیا او که پاکستان ته مونږ وګورو، مونږ ځوانانو ته پاتې دی نو چې مونږ پکې خپل کنټریبیوشن ونکړو، بالکل نو ما په خیال چې دا کیسه خرابه ده، صحیح خبره ده چې دا ینګ خلک راځي او په سوشل میډیا او په هغه کې خپل کنټریبیوشن کوي، سپیشلی سوشل ورک کې، نو زه وایم چې سوسایټي کې باید چینجینګ راتلی شي، نو ځکه مونږ سره تقریبا 15-20 هزار نه زیات ولول ینګ خلک ټول والنټیرز دي، والنټیرز دي، مونږ اول پیله پاکستان په لیول باندې کار کولو، اوس مونږ انټرنیشنلی کوم، مونږ سره د بنگلادیش ینګ سټارز دي، د قطر، د میډل ایسټ، دا ټول مونږ سره انګیج دي او مونږ یې ګایډ کوو جی۔ دین وړاندې مونږ سره راغلو شهزاد خان صاحب، هغه هم د ورلډ
یوث پریزیډنټ ونه President او دا دومره زیات چې بیا ارګنایزیشن شي نو دا به زیات سپلیټینګ ونه شي. هغه د هیز مای فرند نو تاسو موټو بیل دا دغه موټو بیل هغه یوث کونسل پاکستان دا Yes. هغه صرف د پاکستان په لیول کار کوي. تاسو انټرنیشنلی کوئ. موږ انټرنیشنلی خلک انګیج کوو. تاسو ته د خیال څنګه راغی؟ نو مطلب تاسو خپل جرنی څنګه سٹارټ کړه؟ زه چې سیکنډ سیمسټر کې وم کنه زما چې کومه ډیګري د انټرنیشنل پالیټکس تا او زما کار دا چې دنیا جنگونو باندې نظر ساتل دا و چې کدا میډل ایست جنگ سٹارټ تا زمونږ خوبونه ورکتي ټول ورځ شپه ورځ په جنگونو ته ناست یو ریډ کوم به انالیسس پکې کوم نو هغه سیټ نه ماته پته ولګي چې زه چې انوسټه کې وم چې دا ینګ خلکو ته دونه پرابلمز وسر دونه پرابلم چې څوک خپل ویژن نشي شیر کولای څوک خپل چې کوم زندگی څه کول غواړي هغه ویلې نشي نو موږ دا پلیټفارم ته جوړ کوم چې یار تاسو راځئ کینی لکه دا اوس موږ دلته ناسو ډسکشن کوو د کشن یوث به موږ ینګسټر بنګیج کولو تاسو خپل ویژن وخی پاکستان ته او پاکستان زموږ ریاست ته زموږ حکومت ته موږ بیا کم هغه ډیسټنس و د ینګ خلکو د ګورنمنت د ریاست هغه مو ختم کولو او دلته پروپاګاندا ډېر زیات کیږي زموږ د ریاست خلاف به انټرنیشنلی او د جنگ د ټول خو د نیریټیو جنگ دا چا نیریټیو کې او ګټل هغه خو دنیا چې پلیټفارم سترونګ دی. ایگزیکټلی دا راته چې دی وخت چې کوم گلف کنټریز کې چې کوم مسلمانان دي او بیا پښتانه دي او مطلب دا دی چې ټرافیک بند دی ایر ټرافیکینګ بند دی دا کوئی څه کنډیشن دی سر؟ کنډیشن خو ټف دي زما فیملی پکې خو زه خپل د مثال کې ما په خیال چې یو ای خو پرون څه ایمرجنسي نه ایمرجنسي کړی دا بالکل هغه ایرپورټس وغیرہ بند دي زما فیملی کې خو هغه وفاتی وشو زما کزن وکي وفات شو نو هغه جنگونه هر څه بند دي ایرپورټس هر څه بند دي نو دونه کریټیکل سچویشن دي څنګه راتلې خو پرېدا چې التغیر شوی دي خو دوبۍ خو زیات شوی د پکې ایرپورټ ورستلی خو بخامخا یو څو ورځې لپاره تللی هغوی به خپل یو پاکټ منی په هغه حساب وي هوټلو کې به وي د څه کمپنسیشن وغیرہ گورنمنٹ طرف نه ورکوي. دوبۍ کې ملاوي قطر کې نه ملاوي قطر کې زما والد سے بزنس کوي کنه هغه افیس کې گیر شوی دا افیس نه بار نشي تللی بس الله الته د کسر رالو ټیک دي افیس کې ناستا یا سچویشن به حل کیږي او کنه ټایم به لګي ځکه چې دلته یو پوینټ ویلډ دی دا ګوره الیکټریسيټي شته ځکه خپل ګرمي وی کنه چې په مکه د ګرمۍ نه علاوه خو هغه گزاره نشي کولای ما ورزلو چې یو سو ایریاز کې چې کم دین هغه لایټ سم اف کړو او کم ځکه د ایر بیسز وی کنه یا امبیسیز وی الته اف کړی دي هغه ځکه چې هغه نشانه ده کنه هغه څنګه سروایو کوي سر بلډینګ لایف ته کنجشن ده نه به شیفټینګ یې کنه د خلکو شیفټینګ ایر بیس خو خلی شوی دی اوس لکه اوس په سعودیا باندې اټیک وشو کنه پرون شپېلا ایرانو کو نو الته خو صرف امریکنزو او امریکنزم پورا میډلیست کې ورته ریسورسز ورکو تاسو د امریکا طرف خو سر بیس نه تخدیدلی کنه ځکه خو هغه په ریزیډنشل زینو باندې چې کم د ټارګټ کړي دي کنه نو هغه سره خو په خلک هم ډېر ډیسټرب دا خو قسمت ته بس چا باندې بم ورالو وار سچویشن کې کې خدا نشته تاسو هم څه کامنټ کول غواړئ لایک دس از هغه کمنټ نشته خو بس دا دی چې د کوم اوس امریکا د اوس چېړلې ده وار وغیرہ چېړلې ده نه هغه خپل هم چې کوم د یو ریجنل انسټیبিলিټي کومه پیدا وشي پریشان دی ولې چې هغه سره اوس هغه نشته چې دا څنګه کنټرول کړم لکه چې سټریټ اف هارموز بند شو فلکچویشن دومره زیات شو اوس هغه وخت یو آی تھنک ما تاسو یاد نه ده خو ایو کنټری هغه باندې هغه وکړو سټیټمنټ ورکړ چې امریکا مو ته ولڅ ته مو سره ملاوشه همونه څټه شو هغه باندې هم چارجز ولګو نه بیا دا شی غلط ده لکه ته خپل پاورز میس یوز کوي as a super power دا ډیر زیات لایک پرماش هغه کې دا انسټیبিলিټي راولي اور اندی انسټیبিলিټي واجنه پرا ورلد افیکټ کیږي جی بالکل دا خو یو انداسې موضوع دی چې پته به موږ نورم دغه کو جی سر څنګه حال دی ډیره مننه کوم ارباز بھائی خیریت ده دوی چې موږ ته موقع راکړه او زموږ ډراما په پروموټ کولو کې مو یو کردار ادا کو بیسیکلی زما تعلق د وزیرستان ده 13 کال او د کال هم مونږ یو ډراما شوټ کړی و پښتون ټرایب چې هغه ته خلکو ډیر مطلب عزت ورکړو ډیر مطلب خوښه کړه مونږ خپل د کلی ټاپکس ده پدې خپل کلچر او خپل زمون د پښتو چې کومه واده ده یا په واده باندې کلکتي دغه سره ریلیټډ او په دا باندې مطلب لکه دی وی کمپیرو ډیر زیات څومره ویورشپ راغله یاره په یوټیوب کې الحمدلله زیات ویورشپ او په ټیک ټاک کې هم زیات څومره میلیونز وي
میلیونز خو نه وي خو مطلب لکه په کې په هزار کې. نو تاسو د پښتون ټرایبس خیال څنګه راغی چې دې ټاپک باندې مونږ ډراما جوړولی شو؟ د بچپن نه زما خواهش و مطلب لکه هر انډسټري کا وګورې کا بالیوډ ده که هالیوډ ده، نو دا داسې دي چې مطلب په خپل کلچر باندې په خپل تاریخ باندې دوی فلمونه جوړوي، ډرامې جوړوي. نو ما ویل چې زمونږ د پښتنو خو ډېر زیات ښکلی تاریخ تیر شوی دی چې په دا باندې کار وشي او په دې باندې مطلب ډرامې یا داسې څه هغه جوړي. نو ما کوشش وکړو، الحمدلله موږ پکې کامیاب شو، خلکو ډېر د مطلب خوښه کړه ډرامه. اوس انشاءالله مزید مو هم اراده ده نیکسټ فیوچر کې څه پلان شته؟ انشاءالله که جی تاسو ماشاءالله معلم یې استاد، نو په کوم سټانډرډز کې تاسو تعلیم خای؟ لکه ایرباز به ورخ تاسو ډیره مهرباني اور مهرباني او ټول لیدونکو ته سلامونه. مونږ دا ډراما اول چې کله ولیده که نه تاسو مونږ په دې ډرامې کې کردار دی د معلم معلم. دا ډراما مونږ چې کله وکته بیا د سره مونږ ملاقات وشو، بیا دې غریب داسې و چې یوازې و که نه یو موبایل باندې هغه هم په ودار راخستی و، په یو موبایل باندې دغه ډراما شوټ کړې ده. بیا د سره خلکو کمی و، د سپورټ کمی ولې چې مونږ معاشره کې ډراما بالخصوص بیا مونږ طرف ته قبایلي پټۍ کې دغه شی بیا داسې نه و جوړ شوی که نه، په دې باندې کار نه و شوی. خلکو مشرانو طرف نه، کلي خلکو د طرف نه مثال لکه ډېر اعتراض کېدو د دپاره لکه مثال علاقې کې ورته څوک په کار و چې مثال د سپورټ یې کړی. نو ما په حیثیت زه یو کسان کل سره مې خپل علاقې که نه خدمت کوم هلته علاقې خلکو. نو ما د سره مثال لکه دغه وکړو چې ما انشاءالله راځه خپل کلي کې مو ته تقریبا ما خپل خاندان 9-10 کسان ورته ورکړو، افورډ مې کړو ورته. دې کې ما واړه وو، ما ماشومه وه پکې، تره زامن ورارونه مې وو که نه، 9-10 کسان ما ورته برابر کړل، ورسره ما پکې خپل کار هم وکړو. ما ویل چې یاره خامخا ولې چې یو سړی یو مثبت سوچ مخې ته کړی دی که نه، او مثبت دغه دی چې لکه مونږ پخوا به یو دغه و حجره به وه، هغه حجره مونږ خلکو نه ورکه شو. بس ولې مشران څوک وفات شو، څوک په ګولۍ لاړو حالات د وجې هغو چې کوم میسج دی که نه ماډرن ویسټرنایزیشن ډېر زیات راغو خلک لکه اوس هغه چې کوم میسج و هغه کوم روایات و زمونږ کلچر و که نه هغه مونږ نه سرور وځي بهر ته چې راوتو ښارونو ته منفي سوچ منفي مثال ویډیوز که نه ټیک ټاک باندې دغه باندې لکه مونږ دغه کوشش دی اوس سات به زه دا ورکوم انشاءالله که خیر انشاءالله جی ضرور ولې هغه حجرې ول کم ماحول و چې هغه مونږ اوس په سکرین باندې خلکو ته اوس ورسوو. نه دا خو ډېره ښه خبره ده جي. ګوره زمونږ په فلمونو او ډرامو کې هم یو میسج وي، یو کمرشل ایلیمنټ وي، هغه زمونږ مجبوري وي ځکه چې سینما ده، ټیک شو که نه. د هغې نه علاوه زمونږ په فلمونو کې سپیشلی ما چې کوم فلمونه جوړ کړي ایز ا ډایرکټر هغې کې ډېر ښه میسیجز مونږ ورکړي دي. نو که ستاسو غونته خلکو مونږ سره مرسته وکړي او دا یو پیغام ورسوي نو دا خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې انټرټینمنټ خو پکار دی خلکو ته. لکه دې کې تاسو غټ کردار اوس ما خپل یو پیج ته اراده ده که نه هغې کې دا چې خپل دی په کابل دی که نه، لکه چې خپل د قوم سړی دی مونږ په مسعودي کې دغه محاوره ده، پښتو کې هم ده چې خپل دی په کابل دی ولې نه وي که نه، نو هغه ته کم سے کم که کابل ته لاړې نو هلته به ستا سپورټ کوي. نو دلته اوس زه وګوره پښتنو په وجه مونږ ته دته مثال سپورټ میلاویږي، دغه اواز یې د مخکې ځي، نو دې سره اوسلې هم جوړېږي انشاءالله، نور خلک به هم دې انشاءالله توجه کوي. جی اجازه صاحب، نو سر څنګه تاسو څه سټریټجي څه وي د کار کولو؟ زمونږ داسې ده چې په هر پروینس کې زمونږ خپل ټیم وي که نه، او بیا مونږ چیپټرز بیا یونیورسټي خلک څومره ینګ خلک دی هغه مونږ ټارګېټ کوو. او دې وخت انټرنیشنلي څومره ملکونه تاسو سره دغه مونږ سره میډلیسټ شته، پکې زما ډېر انګیجمنټ کېږي. هلته هم زیاتر پښتانه دي؟ نه مونږ اورول خلک پاکستاني هم دي. ګوره مونږ مین مقصد دا ده که نه چې دا خو صرف نه ده چې مونږ ینګ خلک انګیج کړو، مونږ دنیا اوس په کم لیول روانه ده، ما دوسته ویل چې هغه په نیریټیو ده. پاکستان دنیا په نظر یو دهشتګرد په یادېږي، بالکل حقیقت کې مونږ یو نه، خو مونږ هلته د ینګ خلکو انګیج کوو چې هر پاکستان یو پیسفول کنټري ده، هغه خلک هغه لیډرز هغه زمونږ ادارې، نو هلته مونږ دا اویرنس هم ورکوو دې د سره. نو مونږ دې دپاره مونږ مختلف هغه میډلیسټ خلک هم راتلی شي، د بنګال خلک هم راتلی شي، ایون کې انډین خلک ما پکې دونه فرینډز دي، دونه فرینډز د کولیګز دي، مونږ یې په پوره جیوګرافي پاکستان باندې پوهیږو کومه چې ستاسو په خلاف زمونږ چې کومه نیریټیو دلته بیلډ کېږي دا غلطه ده. ایگزیکټلی دا مونږ خو لکه زما چې زه خو ډېر مطلب خبرې چې کومه لږ فلسفي پر خبرې کومه کله کله خلک وایي زه د باونډري خو بیخي په ما یقین نشته چې د باونډري پکې ختم شي. انسانان قدر د خلکو خو خپلو کې مینه شته، ستا بس یو
سرکاري اوس دغه دی چې دا یو mentality جوړه شوې ده. ریلیجیس کارت خو ورځي کې څوک نه څوک یوز کوي کنه سال ته مودي صاحب چې ناست هغه صرف او صرف دغه ریلیجیس کارت یوز کوي ځکه چې راتلونکي الیکشن کې دغه د پاره یو دغه دی خو ما په خیال چې دی پر هغه ان شاء الله تاسو سره یو د دې په مې خبره راځه شو چې دا ریسنټلی کوم جنگ شروع ده کنه ما اوس هم دلته ډسکشن کولو چې دلته مین ایران باندې اٹیک شوی دا صرف د نیوکلیر او د تیلو د اویل پروډکشن وجه نه ده یو بل وجه هم ده پکې تاسو ته به پته نه هغه وجه دا ده کنه چې د کم د اسرائیل کم پرایم منسٹر دا هغه میجورټي لوس کړي ده حالت هغه باندې کرپشن کیسز دی په اسرائیل کې هغه بل الیکشن کې ګټل ډیر زیات ګران کار دی د نیریټیو بلډینګ د پر په ایران باندې حمله وکا سیم کیس په یو اس کې اپسټین د کم فایلز پکې راغلي او مشومان او دا اپسټین فایلز کې د ټرمپ دونه خپل پرسنالټي دونه امیج خراب شو د خلک منځ کې کنه د دې پر بل الیکشن ګټلم لګران کارو د یو نیریټیو په دنیا کې جوړه کې سره موږ خلک مایند چینج کول یس دا تاسو ته نه لګي چې مایند چینج کول د پاره دا ریلیز شوی دی بالکل ایگزیکټلی دا عام خبره ده یس مطلب اگر مطلب دومره غټ خلک دی هغه کې هغه چې نه غوښتله نو چا ریلیز کول نشي کېدلی ورلد وار 2 چې وګورئ دی شاته کم ریزن څه ده هغه پاور ده زما چې پاور زی کنه زما د پر د اٹیک کول د جنگ کول ډیر ایزی ده رشیا ریولوشن پکې رالو رشین پرایم منسٹر ته خطر و د پاور ډاری کې ریولوشن خپل کنډي کې راوستو د خلک مړ کا چې زما پاور بکې بچي سیم لایک امریکا او اسرائیل په دنیا کې دا غواړي د ما هجمنی دي ته وایي چې د پورا دنیا کنټرول پورا ایڈمنسټریشن پورا سیستم دي ته وایي هجمنی د خپل هجمنی کنټرول دا اور پر مینټین کولو د پر په ایران باندې حمله وکړه عراق یوز کړه دا لیبیا یوز کړه دا سیم لایک افغانستان یوز کیږي ټول زیات افغانستان یوز شوی دی جی تاسو دا خبره ده چې اوس د اپسټین فایل واجنا ټرمپ څخه د هغه نه کریمینل چارجز ولګیدل کنه ټرمپ نه دا شی برداشت نه کیږي اوس زه لکه دنیا ته ایز ا کریمینل پرخېږم هغه ځان ته چې زه نوبل پرایز حقدار یم زه پیس پرایز حقدار یم اصل کې هغه نه ده اور دا شی پټول لپاره هغه یې چې نه به زه د دنیا کې یو خطه کې زه د امن وروستل غواړم نه دا یو ډیر غټ فیکټر دی چې هغه دا شی پټول غواړي دی بالکل دا خو ډیر ویلډ پوینټس دی او دا گفتگو ډیر اوس چې کوم دی کنه ډیر نصیحت آموزم شو ډیر سبق آموزم شو او دلته چې کوم دی نو جی افراز صاحب څومره ټایم دی ډیش آؤٹ کې سر زمونږ چکن شاشلیک ریډي دی آلموست بس دا موږ ډیش آؤٹ کوو ګارنیشینګ کوي او چې دې بوس پلیټ بس بیا موږ بریک واخلو ٹھیک شه سر تاسو کوم آیل یوز کړل دې لپاره موږ آیل یوز کړی دی ډالډا جہاں مامتا وہاں ډالډا زبر تاسو موږ تاسو پته مو یوزر کوي سر تک کنټینیو کې دا خبره کنټینیو کوي اوکے نو ما وچ دا غدوا کم لیډرز دي کنه دا دنیا کې ثابت شوی دا اور ایون کې سر تاسو چې سبا ز په کورسه کې نم کنه از ا پرایم منسٹر تاسو نه بم د دنیا هیر شي ګوري ٹھیک تا کنه تاسو ته بس بیا صرف یو دا کورسه لادت سوچ کوم ایگزیکټلی بیا به مې وی تاسو کې یا وو چې دا پاور څنګه چې مینټین شي زمونږ آی آر کې یو کانسپټ هغه ته وی ریالیزم دا مطلب دا کنه ریالستیک چې زما د پر اول پاور دا انسان سیلفش تا چې کنټری څوک چلی خو یو انساني چلی کنه پریزیډنټ چلی چې انسان سیلفش نو کنټری سیلفش وا اف کیمرا ما دلته ډسکشن کېدو وای دا خو څنګه چا دا وای دا خو اسلام دا وای دا خو ریلیجنز تا او دا خو اخلاقی نه بار خبرې دي نو د انټرنیشنل پالیټکس کې په د انټرنیشنل ریلیشن کې نه مذهب چلیږي نه ستاسو اخلاق چلیږي نه ستاسو ایتھکس چلیږي کرایټیریا چلیږي یو وی سکیورټي بل وی انټرست زما انټرست چرته وی کنه ملک زب بل ملک باندې تباہی کومه کاغه په مذهب باندې کا په خلکو باندې اب زو کومه افغانستان موږ سره غټ اگزامپل لږی سوویت رالو د امریکای نه نشو برداشت کېدلې دنیا افغانیان بکې مړ شو ځکه چې هلته د پاور جګړه وه دا چې نو اوس د میډل ایسټ کم کرایسس سر اوس کو ټوله پیسې د ډالرز ده کنه افغانستان د ټوله پیسې راځي سر هغه ته څه فرق پریوزي هغه وایي چې بس ټیک شي چې کدی تبا کیږي بس دا هغه ته غټه پیسې را روانه ده د امریکا نه را روانه ده د اسرائیل نه را روانه ده هغه ځکه خپل هغه کوم طالبان رژیم ته هغه ختمول نه غواړي رژیم واجنه کا تاسو په موږ پاکستان ډیر زیات خساري کېده اینڈ اف د ډے چې کم دین هغه چې کم خلک دی هغه سفر کوي دوی ته خو سفر نه پریوزي کنه جنگونو کې خلک عام سپیشل فیمیلز پکې مړ کی فیمیلز خو ډیر زیات پکې میلز خو بیا هم دونه غشي
اوس د ایران کې تاسو ته پته شته څونه ماشومان مړي دي 150 نه زیاته جنکې وړې سکولونو نه وفات شوي دي د قبرونو ځای پکې نشته د دغه کې بلاستینګ کې اول کوم اټیک شو د ایران باندې هغه په سکول باندې شوی دا او شابه شریف صاحب وایي چې دا د موږ پرایز به ورکو د نوبل پرایز دغه وایم کنه چې د دې نه باوجود چې کوم دی زموږ نومینیشن او ډونالد ټرمپ ته د نوبل پرایز لپاره نو د دې نه پس سراسر غلط نه جوړیږي بالکل نه جوړیږي جی صرف تاسو ته پته مې یو والو زموږ چې کوم ډش دی هغه بالکل تیار دی بالکل شارټ لک کنه جی چکن شاشلیک with garlic rice جی with garlic butter rice okay تاسو څه خوراک مرا تر شوق لرئ خوراک مرا شوق فوډي یې کنه صحت نه خو منخ کری نو بس انسان شوق خبره ده زما شوق د جنگونه دي زه چې ټول ورځ بس ارګنایزیشن کې د جنگونه ډیسکس زه چې بس خپل کې خو نه جنگيږي کنه دا خبره ده زه چې په دنیا پړاول کول بس دا خلکو باره کې مینټالیټي او زما اوس ریسنټلی کا سایکولوژیکلی دا غلط امپیکټ راځي نه لوګو خپل ځان نه وداغه ډیپریشن د ډیر زیات ډیپریشن راځي حل لپاره بیا تاسو څه کوئ واده وکي بس پر سیمپل واده خو دای نه غټ ډیپریشن دی سر اجي دا هو لګ تاسو کړه دی بات لګي دې کړه دی زما ریسنټلی اوس انګیجمنٹ وشو نو زه انګیجمنٹ دی کوي کنه دا خیر واده وکا او بیا شپږ میاشتې پس زما شو تر راځي جی سر زمونږ شاشلیک چکن شاشلیک with garlic butter rice ready دی بټر رائس د ریسپی garlic butter rice د پاره موږ سره 250 ګرام رائس دی بویلډ هغه لپاره به 2 ټیبل سپون بټر واچوي 1 ټیبل سپون garlic په واچوي garlic چې لږ لایټ براون شي هغه نه پس خپل رائس دی کې اډ کړي جی اوکے او ډالډا جی جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جی سره موږ سره بیک پالر هم راسته کړی و دي کې چې کوم سوسونه موږ یوز کو هغه موږ یوز کړی و د بیک پالر د ټرو پاستا ایکسپرٹ جی مینه والو دلته اخلو یو وړو کې شان رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره اسپانسرز کی دی جہاں مامتا وہاں ڈالڈا ہر ماں چاہتی ہے کہ کھانا مزیدار بھی ہو اور غذائیت سے بھرپور بھی جس میں ڈالڈا کوکنگ آئل دیتا ہے ہمارا بھرپور ساتھ ڈالڈا کوکنگ آئل وٹامن اے ڈی اور ای سے فورٹیفائڈ ہے مطلب صحت بھی اور ذائقہ بھی دونوں ایک ساتھ روزمرہ کی کوکنگ ہو یا اسپیشل ڈشز ڈالڈا کوکنگ آئل کچن روٹین میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے اس رمضان شاندار بچت کے ساتھ ڈالڈا لے آیا رمضان اسپیشل پیک شاندار بچت کے ساتھ کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جی بالکل نو سر څنګه دی الحمدلله تاسو تعلق د ساوث وزیرستان سره جی خا الته چې کوم دی د کمیونیکیشن اس بندوبست نشته دی لکه تاسو خپلو کې لکه چې کوس دي ځنه خلک الته رابطه کول غواړي د موبایل اکسس نشته لکه الته کې جنوبي وزیرستان کې او د شمالي کې هم کمفارټ ایریاز دي بالخصوص د زموږ جنوبي وزیرستان چې دی دلته کې مثال لکه او کمبې لګېدلې دي 3G 4G نیټورک سیستم شته سیستم ته خو جیم دی کنه سکیورټي ایشوز باندې کوي سب باندې کوي کنه لکه علاقې کې هغه د وجه مثال ډېر غټ کمې دی ولې چې سکول ټیچر دی هغه چې کوم ډاکومنټس یو بل ته لګي یا پولیو ټیمان دی الته مختلف مثال نور سرکاري ادارې دي هیلث والا دي کنه نور ډپارټمنټ دي هغه یو ډاکومنټ د لپاره تقریبا 80 کیلومتر یو طرف دا سفر کوي ټانګ ته جنډولې ته هغه الته نه دی بیا خالي هغه فایل لګا کوي لکه دې د پر لکه موږ ډېر کوشش کړی دی او ډېر وسم دا درخواست کوم مثال متعلق ادارونه او چې مثال دی ولا اورو سر سوشل میډیا د مبارک هم تاسو څنګه چې الته هم تاسو هم د دې مسایل شته ده او بالکل زموږ دوی یو علاقه ده تقریبا ها نو بیا څنګه سکولونو کې تعلیم وغیرہ لکه انټرنیټ دور دی تاسو به څنګه جدید تعلیم ورکوي ماشومان د دغه لکه د خبره وکړه د انټرنیټ نه موجودګي صرف په تعلیم نه په ټولې شعبې د دغه نه متاثر دي ایجوکیشن په غي طریقه باندې نشو ورکولای چې په کومه طریقه باندې دلته په نور بیگ سیټیز کې په کار دي
او ورسره هلته چې زیاته تر مسله چې کوم جرنالیست دي هلته د میډیا سره وابسته خلک دي اخته ډېرې زیاتې ایشوز دي. ریکارډینګ دپاره ریپورټینګ دپاره لاړ شي بیا هغې ځای نه دوی ټانګ ډي خان ته راځي د دومره کیلومیټر سفر کوي او په هغې نه پس بیا هغې ځای چې دوی ته دا سهولت وي. یعنې مونږ اوس که ووایې هغه مخکې د ډکخانې ول دور به نه و چې له تخت به یې ولیکلو بیا به ډکخانه کلي کې نه وه بیا به لاړل سفر به یې کولو بکس ته به یې چول. نو په د اوس جدید دور کې هم مونږ هغې حالاتو سره مخامخ. دې لپاره تاسو خپل سواز نه دی اوچت کړی تاسو چې کوم هغه دی کې الیکټډ چې کوم دغه دي MNAs MPAs وغیره آواز مو اوچت کړی دی خو زیاتر مسایل کیونکې د سیکیورټي په دنه متاثره کیږي نو په هغې وجه باندې زه وایم چې د ډېر داسې شیان دي چې نظر انداز کړي شوي دي او په هغې شان ته نه دي اورېدلی شوي. سر تاسو قبایلي علاقو کې هم ریپورټینګ کړی دی که نه نو تاسو هلته څه مشکلات راغلي دي؟ یار مشکلات خو لکه اوس چې د کومه خبره وکړه چې غټه ایشو خو مونږ ته د انټرنیټ ته چې د هغې نه مونږ متاثر یو. بله خبره په قبایلي اضلاع کې دلته خو مونږ دا ډېر مثال ورکوو چې مونږ وایو چې قانون دی پیکا دی دغې نه تنګ یو نو هلته خو قانون هم نشته. هلته خو بس هغه قانون دی چې درته خوښې کي چې بس دا نه وي به نه وي او ورسره زمونږ په صحافت باندې دلته یو قانون دی هلته 15 قانونونه دي هلته زمونږ کلچر بیریر هم دي زمونږ نور داسې سیکیورټي مسایل هم دي چې په هغه بیریر ته نشي کرس کولی نو دې منځ کې به ته ځان ساتې ځان به ها سیف ساتي او د علاقې به اواز ها جوړېږي. بس تاسو د وزیر مسعود داور د دې خپلو کې تعلقات څنګه دي؟ زه وایم خپلو کې ډېر ښه تعلق دي. اختلافات خو نشته که سیاسي طور اختلاف خو په دوه خو خیر دی کور کې دننه وي نور داسې اختلاف نشته دی دا چې شاته نه وګورې زمونږ قبیله یوه ده که نه دا بیا ډیوایډ شوې ده شاته نو ښه مزیدار لکه څنګه د یوې معاشرې کې ښه تعلق وي داسې هلته ښه تعلق دا خو ښه خبره ده. جی اجاز خان صاحب تاسو په ذهن کې اوس هم جنګ چلیږي او حالات جنګي ذهن مو دی نه موږ غواړو جنګونه ونشي نه خو دنیا به خبرو مونږ څه روان دي. سر دا راته وایي چې لکه اوس دې وخت کې چې کوم دی که نه د امریکې چې کوم سوچ و هغه خو نه شو د هغې خو بالکل برعکس هر څه وشو اپوزیټ شو. امریکې خیال و چې بس لکه د عراق په شان یا د وینزولا په شان به زه لاړ شم او زه به ایزیلي ټیک اوور وکړم خو ایران چې کوم دی یو دغه دی نو آیا ایران بیک اپ څوک کوي؟ ایران ګوره دې کې دنیا دوه هغه کې ډیوایډ شوې ده یو ته مونږ کیپیټلیزم وایو بل ته مونږ کمیونیزم وایو چې مونږ تاریخ ګورو که نه نو کیپیټلیزم کې دا ده چې امریکا چې په کم سایډ ته روانه وي که نه نو بل سایډ ته به خامخا چاینا او رشیا به بلاک ورله جوړوي که فار ایگزامپل امریکا په سبا په پاکستان حمله هم کوي که نه زمونږ سپورټ ته به چاینا او رشیا خامخا راځي ځکه چې راځي دلته پاور دي دواړه د رشیا او د هغه کمیونیزم سپورټ کوي د هغه کیپیټلیزم سپورټ کوي یو اس اے دا دواړو منځ کې چاینیز چې کوم دي هغوی دغه شان بدماشي نه کوي لکه هغوی خو خپل ملک کې ناستې ترقي کوي هغوی بل سړی خو نه ده. چاینیز چې کوم دنیا کنټرول کړې ده په نن سبا کې که نه ته سوچ هم نشي کولی هغه ترقي هغه د چاینا کې ناسته او ستاسو د مونږ او د مایند سره کیلینګ ګیمینګ کوي. چاینا داسې مونږ ګوره د یو اس نه به چې کم پاور ده که نه چاینا ده هغه پروډکشن ده بالکل د اویل اصل کې چاینا ته پرابلم ولې د ایران کې جنگ کول ځکه چې اویل پروډکشن ټول راځي چاینا ته او د چاینا سونه پروډکشن کیږي د بزنس هغه کې هغه ټول د ایران د اویل پروډکشن نه کیږي ځکه منځ کې رااله او بیک اپ نه ورله سپورټ کوي. رشیا ته پرابلم دا ده چې یو اس اے هیجمونیک دوباره اسې مینټین جوړ نه کړي د پاور دی ختم شي څنګه برټش امپایر و چې ورلډ وار 2 پر برټش خو په دنیا حکومت کولو آهسته آهسته د پاره د خلکو امریکې پکې انوالومنټ وکړو هغه حکومت یې ورله ختم کو یو اس اے رالو او دې د مقابله کې رشیا او چاینا ده نو د ایران بیک اپ بالکل سترونګ ده مکمل نشي وهلی او دا ده چې هغه ورسره شته میډل ایسټ ټول نه سترونګ پکې میډ هغه ده که نه ده خو بیا ګوره ایران سره چې کوم دی خلیجي ممالک کې خو هم اختلاف لري که نه دبۍ شوه سعودي عرب شو نه قطر نشي کولی قطر کې دونه کیپیبلیټي نشته چې هغه ایران سعودي عرب خو سعودي سره هغه دي بحرین هم دا هغه راځي
on the uplift د بحرین هم راځي او سعودیا سره څه پرابلم د ګورې دا انډرسټینډینګ کول پکار ځکه دی چې د سعودیا او د ایران منځ کې آیل پروډکشن یو سمندر په شان دی دا په دې باندې جګړه ده ایران دی دا زما دی سعودیا وی دا زما دی چې هغه چا راواخیستو که نه اب میډلیسټ باندې حکومت کوي اول پرابلم دویم پرابلم دا ده چې ایران وایي چې میډلیسټ کې مونږ بادشاهینو سعودیا وایي چې نه مونږ به بادشاهینو لکه امریکا پوره دنیا کې ویل غواړي سره مونږ پاورفul کنټری دغه شان دی د سعودیا او د خپل کې دا کم دوبۍ چې کم دا کنه هغه منافق دی ټیک دا هغه پکې تھرد پارټي دا دوبۍ اول میډلیسټ کې ملک چې هغه اسرائیل هغه کړه تسلیم کړه دا او پیسې ورکړي وای دا هیلیج ملکونه کې سونه پکې ور لګول شي او لگاوا چې مونږ ته سم وای جی ځکه خیران ټولو کې زیات ټارګټ دوبۍ کړی دی ایرپورټ پکې دوبۍ ولو لګی دو نور پکې راکی دوبۍ ولو لګی دی صحیح خبره ټیک دا نو اوس دوبۍ دا پر ډېر ټف ټایم دا به چې دوباره بزنس ته راځي کنه اسه خو وای چې دوبۍ ټول نه سیف کنټری دا کنه او وای کنه چې کم ټو حبیبی کنه سیف هغه کنه له سره کنه هغه خو عورت له سره سیف یا عورت له سره هم بزنس کوي ایگزیکټلی اچ یو خبر مشوره ده راغلو 2008 کې کم ټو حبیبی اوس وای چې اوټ ټو حبیبی رن فرام دبئی حبیبی نو بالکل اټس نو مور سیف ناو بلکې هغه خو چې کم دینو ایمرجنسی هم دغه کنافس کوي نو اې د لپاره خو ډیر زیات پرابلم دی هغه کنټری چې کوم امریکا ته خپل سپیس ورکوي کنه هغه کنټری به نه ده سیف نن سبا کوم وار روان دی ویل چې ایران کلیر کټ دا خبره کړې ده چې کوم ملک امریکا سپورټ کوي هغه څه کوم انکا جو مشن ہے هغه څه کوم سپورټ کوي نو به ډیفینیټلی هغه ملک ټارګټ کوم دی نه به مونږ باندې حمله کیږي مونږ به هغه ټارګټ کوو ازکه خو یمن د او د عراق د دا ټول ایران ته اټ د بیک ویلاړ دي سمو تاسو رايو سر لایک کورم مونږ سره خو اس آپشن نشته که آیا امریکا په مونږ باندې دا یو امپوز کی چې بګرام ایر بیس راکې نو بیا بسی نو یو خبرو کم په چینل به چلوي بیا بالکل جی بالکل اوکے ولې بنا چلو دا چې افغان او پاکستان کوم وار ده هم دغه مسله ده یو اس ورته چې دا ونه راواله په جنگ راخلی ولا په نیګوسیشن کې ډیپلوماسي کې خبرې اور سره کې په ټیبل ټاک ور سره کې دا زماله پکار ده دا ولې امپورټډ ته سر امپورټډ زکه دا دلته نه پورا ریجن کنټرول کیږي سپیشلی چاینا نو انډایرکټلی ولی امریکا په خپل دی ته نشي ویل نو چې هغه 20 سال جنگي وو نشي هغه ځان سیف کوي هغه ملک ته خیته ز پیس هغه ولا دا کینګ میکر وای سر شاته نو سو گیم چلیږي دا کینګ میکر وای اچس کې نه وی سړتنا او چت دي فرنٹ کې بل څوک ساتي کنه کې بل ساتي سپر پاور هم دا پالیسی دا کنه جی هغه شاته نه ټول اصل سیاست خو هغه کوي کنه زرداری صاحب ته وګورئ شاته ناس ته ټول ملک چلےږي سم موږ ته پته نشته چې روان دي وسر نو دا ټول گیم د تغه ده کنه د سوفرینټی ده د پاور ده بالکل پاور ده اور پاور دا پرماز استولی می چې هر یو ملک یو لیډر هر حد تک لې شي خان صاحب نه ګوره خان صاحب مونږ ته مسیح کاری کنه چې ګریټ لیډر وکی خو لکه ګوره ته لاست مونږ شي ته وګورم پاور ده هر څوک پاور ته لګیا دا او دا یو انسان نیچر ده ته زما ته نن پاور راکا کنه کم حال کوم دنیا خان صاحب د پاور غلط استعمال کړو ایگزیکټلی ها څنګه ایران کې چې کله هغه پکې شهید شو ریسنټلی ابراهیم رئیسی ایگزیکټلی کانګریچولیشن یو ورکو هغه د ټرمپ ته وای کانګریچولیشن مسټر ټرمپ څوک شهید شو دا ابراهیم رئیس دا واز ریسنټلی کوم واشه خان صاحب متویلو ایگزیکټلی د دې معاملې کې زما او د زما چیرمن اختلاف راځي تاسو پوینټ اف ویو ده ما ته لګیږي چې نه آی تھنک اجازه یو لیډر چې ابسولوټلی ناٹ کلم کله ویلای شي نه هغه obviously یو ملک تو باندې خپل ځان امپوز کوي why is Pakistan letting itself lay down ویلې پاکستان چاته ځان کوزاغه کوي پاکستان په کور د خپل دفاع خپل هغه سترونګلی وکي چې بھائی ایمو ملک ده ایمو مرضی مدیر کو کموی نه دیر کو دا ایمو کنټرول کې ده تو چوګې چې ته مونږ راځي او ته مو ته څه متعدد ځای روکا نه دا خو ورال ته دومره قرضه ده دومره مراد دا پیسې ولی خوري تاسو دا وایم کنه پیسې ولی خوري زه پر زه پاړه چنار نه تعلق لرم اور ما ته پته ده چې ایمو کور می څه حالات کیږي حالت ارمیشا څه کیږي چې ایمو کوم بارډرز دي هغه اوپن پرګدولي شوی دي ایمو کوم چوکي دی حالت هغه اوپن پرګدولي شوی دي کله چې پاکستان ته پیسې ضرورت وي فند ضرورت وي هغه ویل کې پکې کې دوما کې کوي
ایتو دور آرمی الته ویلوړه ده ایتو آرمی سره الته دماکي ویلي کیږي نه ګوره دې نه نه اختلاف ولې راځي دوره I'm adding some دا خو point. بیا ډیره غټه ګوره دغه ګوره ماور چې کنټری د پر اول سکیورټي دا کنه زمونږ فوج دا ٹھیک دا کنه ډیفینیټلی زمونږ چې کم طالبان دی هغه ته سپورټ ملایږي افغان طالبان نه ملایږي ورته را ایجنټس کم دي زمونږ انډیا نه بالکل ورته انسرجنسی کریټ کړی دی پاکستان کې نن سبا کې دا کم سچویشن خراب کړی دی د انسرجنسی دی ته وایي د آؤٹ اف کنټری دی ایکسټرنل فورس ورته وایي دا همیشه د پر یاد ساتو چې کله 1971 کې بنگلاديش مونږ جدا کېدو کنه انډیا په ایکسټرنل فورس پکې استعمال شوی او چې کله دوه ملکونو خپل کې جګړه کوي کنه د تړ ملک پکې خوند ته خامخا راځي زموږ چې افغانستان پکې کانفلیکټ تا کنه د فاټ ایم آلسو فرام فاټا زه د اورګزي ایجنسی ام جی زما فیملی پکې ټول مطلب خو پولیټیشنز هم شته ایون کې و ریسنټلی زما اوس انکل پکې راغلی تاسو انټرویو ته اورګزي صاحب زما انکل دی نو د شي نه زه ډیر زیات خبر یم په دې شي باندې ځکه د پکې ایکسټرنل فورس هغه شو طالبان ریسنټلی ګوره سونه دهشتګردي پکې وشوه زموږ فیملی پکې ممبرز ولته نه رالو شیفټ شو پېښور ته نو د ایکسټرنل فورس پکې استعمالېږي د کی تار مینه شي بریم کولو ډایرکټ نه صحیح خبره ده خو لکه ګوره دا خو د خان صاحب هم یو موقف چې یار لکه د امریکای د جنگ چې کوم دی دا زموږ جنگ نه و مونږ په کې ځان دغه کړو تاسو په د یو ورډ باندې ثابت کولای شم چې خان د فیور طالبانو چې کله طالبانو حکومت رژیم افغانستان کې رالو کنه نو افغان غاده سوئی خان صاحب اعلان وکړ چې اب ہم آزاد ہو گئے افغانستان والے جو ہے وہ آزاد ہو گئے کوم زمونږ جرنیل و فیض حمید صاحب لاړو کپی ونی ولو هغه کې سه everything will be okay دا رژیم دا بیا وایي چې طالبانو ته موږ ځای ورکوم هغه کې کې پی کې پېښور کې هم جگہ دیں گے خان صاحب کہہ رہا تھا ہم جگہ دیں گے تاسو ته نه لګي هغه ټایم کې مطلب امن لګ زیات امن خو وکنه یا مطلب دماکه دومره نه وي که عمران خان دا نریټیو وو سمونګه به دغه خو هغه اټ د بیک څخه به سوچ وکنه صدقه طالبان دلته راځي او کومه کوئی سټیبل ټاک کوو نه اټ لیست اټ د بیک اند لک امن خبرو نه مطلب چې کوم خبره مینه سره کیږي هغه په جنگ ولې او ګوره انټرنیشنل پالیټکس کې مینه نشته مینه انسانانو منځ کې جنگونو کې مینه نشته اصل کې دا اوس داسې خبرې دي کنه چې په دې کې مونږ لګیاو نو ما په خیال چې دوه درې پروګرامونه به هم لګي خو بهرحال دې خبره دا ده چې زمونږ د پروګرام وخت دی وخت اوس ختمیږي او زه د خپلو درنو مېلمنو ډېره شکریا ادا کوم ستاسو هم ډېره مننه جا صاحب ستاسو میم ستاسو هم ډېر زبردست پوینټ اف ویو دی او بینګ ا لیډي او دومره کنه خپل دغه کې دغه لړل یو ډېر ښه خبره ده نو ان شاء الله دې کوشش وکړو چې تاسو ته دوباره بلنه درکړو او په دې باندې موږ ستاسو پوینټ اف ویو واخلو نو مینوالو بس دغه خبرې دي او بس چې کوم دی روزې دا دی لګیا دی تیریږي او لږې پاتې شوې او الله خپوي ورپسې خو زه بهرحال چې ژوند وینو ان شاء الله نور به هم داسې دغه معاملات راځي نو زه د خپل طرف نه مومنه طرف نه د خپل پوره ټیم طرف نه تاسو نه بخښنه غواړم ان شاء الله تاسو سره به سبا دوباره ملاقات کوو الله پامان الله پامان خیر رمضان